أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دا د سوره بقره 217 نمبر آیت دی، دویمه سپاره ده. 216 نمبر آیت پوره شوی دی، 217 نمبر آیت دی. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه. دا د سوره بقره هغه حصہ ده چې موږ د پرون نه دا وایو چې هغه حصہ ده په کومه حصہ کې چې هغه احکامات بیانېږي د کومو احکاماتو تعلق چې د مسلمانانو د زندګۍ سره. نو بعضې احکامات دا د الله د طرف نه په یو خاص واقعه کې نازل شوي، او بعضې داسې احکامات دي چې د هغې په باره کې چا تپوس کړی دی، نو الله تعالی د هغه تپوس په جواب کې وحی نازل کړی دی. دلته بعضو کسانو سوال وکړو او د هغه سوال په جواب کې الله تعالی د هغې جواب راولېږو. پرونه موږ یوه خبره کړې وه چې 4 میاشتې دې ته اشهر حرم وایي، عزت والا میاشتې. په دې کې د مشرکینو په زمانه کې لکه په زمانه جاهلیت کې به هم دې خلکو په 4 میاشتو کې جنگ کول، د چا نه بدل اخیستل، په چا باندې حمله کول، دا به دوی حرام ګڼل. او په ابتدا کې زمونږ په شریعت کې د دې 4 میاشتو احترام دا به نبی علیه السلام هم کو، صحابه به هم کو. اگر چې بیا وروستو زمانه کې دا حکم منسوخ شو چې یاره تاسو که په کافرو باندې حمله کوئ نو په هره میاشت کې کولی شئ، خو په ابتدا کې دا حکم دی. اگر چې اوس هم بعضې علما وایي چې په دې 4 میاشتو کې زه تاسو ته دغه میاشتو نومونه ویم، پرون مې ویلي دي، خو بیا به دوباره وویم چې په دې 4 میاشتو کې جهاد یا په کافرانو باندې حمله دا اگر چې اوس جایز ده، خو بیا هم د بعضو علماو رایه داره چې بهتره نه ده چې په دې میاشتو کې څوک په کافرو باندې حمله وکړي. نو په دې میاشتو کې قتال او جنگ دا په ابتدا کې بالکل منع و، وروستو بیا د هغې گنجایش معلوم شو. دا کمې 4 میاشتې دي چې د هغې په احترام کې په تمامو عربو کې به مکمل طور باندې جنگ بندي وه. حالن کې د نبی علیه السلام نه مخکې دا زمانه د جاهلیت وه، په معمولي خبرو باندې به جنګونه کول او جګړې به یې کولې، لیکن د دې 4 میاشتو احترام دا پې لازم و، دا به یې کو. او دا به یې ولې کو د 4 میاشتو احترام؟ وجه د هغې دا ده چې که نبی علیه السلام دنیا ته نه و راغلی، خو حج او د بیت الله عمل دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه جاری و. نو د دنیا د ګوټ نه به خلک راتلل او حج به کو، بیت الله نه به طواف کو. اگر که بعضې رسمونه پکې هغو د ځان نه ور شامل کړي، خو د نبی علیه السلام د زمانې نه مخکې د بیت الله طواف به خلکو کو، د ابو جهل به طواف کو، ابو لهب به کو، چې څومره غټ غټ کافران دي، باقاعده طوافونه به کول، لبیک اللهم لبیک به هم وایو. خو بهرحال ولې چې هغو به دعوه کوله چې موږ د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یو، خو د ځان نه پکې شرک او بت پرستي و دا یې پکې ور داخل کړو. نو د ټولې دنیا نه به خلک بیت الله ته د حج دپاره راتله. نو اوس د ټولې دنیا او خصوصا د عربو رواج دا و چې د عمرې دپاره به د رجب په میاشت کې راتله. دا اوس نن سبا دا د شعبان میاشته او د دې نه دا مخکې میاشت چې تېره شوې دې ته د رجب میاشت وایي. د دې رجب په میاشت کې به دا ټول خلک د هغو رواج دا چې دوی به عمرې له راتله. نو دی وجه نه د رجب په میاشتو کې قتل او قتال مکمل طور باندې به دوی حرام او ناجایز ګڼو.
ولې چې یو سړی د عربو او د هغه ممالکو نه را روان دی او مکې ته راځي او په لارو کې جنگ شروع دی، په لارو کې افراتفری ده، یو دشمن د بل دشمن ګریوان ته لاس وراچوي، نو دوی به د کعبې او د عمرې په احترام کې په دې میاشت کې جنگ دا به حرام ګڼو. په کومه میاشت کې؟ رجب کې. او د حج په احترام کې به هم 3 میاشتې قتل و قتال دا به حرام ګڼو. یو د ذوالحج میاشت، نو په ذوالحج کې خو حج دی، پرون ما تاسو ته چې 15 ورځې حج دی، نو لہذا د ذوالحج په میاشت کې خو حج و، خو د ذوالحج نه یوه میاشت مخکې به خلکو سفر شروع کولې د حج دپاره. نو د حج په احترام کې د ذوالحج نه یوه میاشت مخکې او د ذوالحج د حج د فراغت نه پس بیا د محرم میاشت چې خلکو به پکې واپس خپلو کورونو ته سفرې کولې، نو یو میاشت کې به حج کېده، خو د میاشت نه د دې حج د میاشت نه یوه میاشت مخکې ذیقعد او یوه میاشت وروسته محرم، دا 3 میاشتې دا د دوی د حج د سفر دپاره خاص کړې وې. نو که یو سړی به د پلار دشمن به مو پلار به وله وجلو، خو که په دې میاشتو کې به دوی له په لار کې مخې له ورغی نو دوی به نه قتلو. و یاره دا ورځې داسې دي چې خلک په دې لارو کوڅو کې قافلې دا د دغه شان خلک ډله په ډله روان دي، عمرې له حج له روان دي. نو د حج او د عمرې په احترام کې به په دې 4 میاشتو کې قتل و قتال دا به ناجایز ګڼو، حرام به ګڼو. نبی علیه صلات وسلام هم په ابتدا کې په صحابو باندې دا لازم کړی وه چې تاسو هم په دې میاشتو کې قطعا قتل و قتال مه کوئ. په رجب کې دا د رجب دا تېره شوې میاشت او د ورکوټي اختر نه پس چې کومه میاشت را روانه شوال نه پس، نو ذیقعد، ذوالحج، محرم، نو 3 میاشتې لګاتار دی او دا یوه میاشتې جدا ده. نو دې 4 میاشتو ته اشهر حرم وی، عزت والا میاشتې. نو په دې کې قتل و قتال منو او په ابتدا کې به نبی رسول الله وسلام هم صحابه منع کول چې په دې کې به قتل و قتال نه کوي. اوس په دې موجوده آیت کې یو پس منظر ده، یو واقعه ده، هغې طرف ته اشاره ده. نبی رسول الله وسلام یو لشکر تیار کو او دا د جنگ بدر نه تقریبا 2 میاشتې مخکې دا واقعه شوې ده. د بدر د واقعې نه 2 میاشتې مخکې نبی رسول الله وسلام عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی، د ده سره یو لشکر ورسره کو او یو خط یې وله ورکو او په خط کې ورته دا ولیکل، د خط د ورکولو نه مخکې ورته نبی رسول الله دا هدایات ورکړو دې صحابو ته. یو امیر دی عبد الله ابن جحش رضی الله عنه او تقریبا 10 یا 8 مرګري دا وس ورسره دي. د یو قبیلې خلاف کاروایی و هغې له لیږل، خو د کمې قبیلې خلاف روان یی او څه طریقه به کوئ دا ټولې خبرې ورته په خط کې لیکلې وې، خو ویل خط به نه ګورئ، خط چې دی دا به نه ګورئ او ورته وی چې دا خط به هله تاسو ګورئ چې کله تاسو د مدینې نه 2 ورځې مزل وکئ. نو دوی د مدینې نه روان شو، 1 ورځ هم تېره شوه، شپه پسې تېره شوه، سبا ورځ هم تېره شوه، شپه هم تېره شوه. نو چې 2 ورځې 2 شپې تېرې شوې، نو یو ځای کې دیو پړاو واچو او کېناستو. نو د دیو امیر هغه خط راواغستو عبدالله ابن جحش رضی الله عنه چې نبی علیه صلات وسلام پې موږ ته څه لیکلي. نبی علیه صلات وسلام ورته په خط کې لیکلي وو چې که تاسو د جهاد په تاسو مرګرو کې څوک جهاد کول غواړئ نو هغه د عبدالله ابن جحش سره مخکې لاړ شئ، او که څوک کول نه غواړئ نو په چا باندې زور زبردستي نشته، واپسۍ کې راشئ. نو هر صحابي دا غوښتنه چې ما دومره 2 ورځې مزل کړی زه به اوس څنګه واپس ځم، هر صحابي دا عزم او اراده وکړه چې نه موږ به خامخا په دې جهاد کې شرکت کوو. او جهاد چې دی نو هغه دا و چې د قریشو یو قافله وه چې دا قافله را ایسارولي. تاسو دا یوه خبره ذهن کې یاد وساتئ چې نبی علیه صلات وسلام به د قریشو قافلې دا لار ولې نیوه، وجه د هغې دا وه چې ګوره دا جنگي تدبیر دی، ته چې یو اسلامي نظام او دغه شان یو اسلامي حکومت او سلطنت قائمې نو د هغې دپاره به ته هر قسمه حربه استعمالې. نو مدینه منوره چې وه نو دا د مکې د خلکو د وجې نه محفوظ نه وه، شپه ورځ به خطره وه چې مکې والا حمله ونه کړي. او بل دا چې ډېر غریبانان او ضعیف مسلمانان داسې وو چې هغه مکې والا په مکه کې ګیر کړي، نو هر وخت به د مدینې ته خطره وه د کافرو د وجې نه. نو اوس او د مکې والا ټول سپلای لاین چې و د تجارت او د قافلو لاره هغه د مدینې په خواوشا تېره شوې وه. نو نبی علیه صلات وسلام به ورته د قافلو ته به دا لارې نیوې، صرف او صرف مکې والا له به زوره نه ورکوله. که تاسو زما کمزورو صحابو له په مکه کې سزا ورکولی شئ،
په مکه کې په شګو باندې سملولی شئ نو ګوره زم ستاسو بیا سپلایي لاین چې دی نو دا بیا کټ کولی شم بیا به تاسو زمانه قافله په کومه لار باندې بوځئ نو لهذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو د یو نظام د قایمولو دپاره راغلی نو دی وجې نه هغه د پیغمبرۍ سره سره هغه یو د وخت مشر مو د مسلمانانو سربراه مو او د مسلمانانو د یو سلطنت امیر مو مشر مو نو دی وجې نه دا ټول حکمت عملیانې دي تاسو په دې باندې بعضو علماو کتابونه لیکلي چې د نبی علیه السلام جنګي کم تدبیرونه دي که نه تاسو به دې ته حیران شئ وایي په دنیا کې دومره غټ دا دغه چې ورته وایي لکه لاکډاون به ورته ووایو یا به ورته چې کوم دی نو پایجام هړتال به ورته ووایو هسې مثال کې طور پر دومره تاریخي لاره او دومره تاریخي حکمت عملي چا نه ده کړې کومه چې نبی علیه السلام د مکې د فتح کولو په موقع کړې وه ګوره په مکه باندې چې نبی علیه السلام حمله کوله نو څو کسانو 10,000 لیکن دا 10,000 کسان د مدینې نه مکې ته په داسې طور باندې روانو چې مکې ته څومره لارې وي نو په هره لار باندې د نبی علیه الصلاة والسلام ملګري روان نو مثلا دا اواره ده نو په اواره کې هم د نبی علیه السلام ملګري روان دي دغه سیند دی خوړلی په دې کې هم روان دي مثال کې طور پر دا غر دی نو په دې غر هم روان دي هغه اخوا لاره ده په هغې هم روان دي په دې طرف هم روان دي په هره لار او هرې قافلې ته او هر لاره باندې تلونکي لښکر ته دا اجازت و چې یو کس هم د نه مخکې لاړ نه شي ولې چې هغه زمانه کې خو ټلیفون و نه چې چاله خبر ورکړی وی چې دا دومره غټ لښکر د باندې درغې او یا چې دی نو دومره یا نه چې کم دی نو داسې د موبایلو نظام نو تاسو وایي دا د میاشتې نه څه کم مزل دی او 10,000 کسان چې دی نو دا روان دي مکې مکرمې ته ولې چې فاصله خو داسې په 3 ورځو کې به خلکو طی کوله په 15 ورځو کې خو چونکې غټ لښکر و نو د هغې غټ انتظامات نو په قلاره روانو په دې دومره غټ لښکر خبر دا چې دی نو وایي مکې ته دا لښکر ورسېد 10,000 لیکن مرغۍ ته پرم نه دی والی چې د نبی علیه السلام خبرې مکې ته رسولی چې هغه طرف نه به څوک راتلل هغو به یې پرېښودل وایي داسې ځئ خو چې څوک به داسې ور روانو نو هغو به یې له ځان نه ایسارول وایي موږ پسې به شاته راځئ مخکې به نه ځئ وایي دا حکمت عملي ولې نبی علیه السلام وکړه دا یې د دې وجې نه وکړه چې مکې والا هر ټایم جنګ ته به ځان تیار ساتو او نبی علیه السلام دا نه غوښته چې د فتح مکې په موقع باندې مکې والا ته د تورې د راوچتولو موقع میلاو شي ولې چې هغو خو جنګ خوښاو خو نبی علیه السلام نه خوښاو چې موږ پې ناڅاپه ورشو نو نبی علیه السلام پې حق شان وکړه ناڅاپه پې ورغې هغو واړو د جنګ تیاري نه وکړې او ټول سلامي شو نو په کار دا و د نبی علیه السلام دپاره د هغه نه د بدل د مشرکینو نه د بدل اغستو ښه موقع وه و نبی علیه الصلاة والسلام ټول معاف کړو نو نه خونریزي وشوه نه جنګ وشو نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام یو حکمت عملي وه نو د نبی علیه السلام په حکمت عملو کې یوه حکمت عملي دام وه او دا لارې ونیوی شي نو چې لارې وله ونیوی نو هغو ته پته ولګېده چې اوس مکې مدینې والا تنګول نه دي پکار نه دی پکار ولې نو دقه عبدالله رضی الله تعالی عنه دقه خپل ملګري د ځان څخه واغستو هغه خط وکتو او قافله باندې ورلو نو چې قافلې را ایساره کړه او هغوی ودروله نو چې مزاحمت یې وکړو نو د یو سړی دی نو هغه ته په توره ولګېد او هغه پکې مړ شو نو چې دا مشرک په دې قافله کې مړ ثاني دا یکم نو لہذا د رجب میاشت نه ده قتال منع دی نو د صحابو ده میاشت نه ده لیدلی شوي نو هغه د قتل و قتال چې پکې منع دی هغه کې میاشت لیدلی شوي وه سباله رجبو نو صحابو چې په دې قافله باندې حمله وکړه نو دا یکم رجبو او د صحابو خیال دا چې دا 30 جمادی الثانی دی نو د هغې د وجې نه پکې سړی هم قتل شو نو بس د دې خبر چې کله مشرکینو ته ورسېدو نو د دې میاشتو احترام او په دې کې قتل و قتال نه کول دا د مسلمانانو د مشرکینو یو اجتماعي ذمواري وه نو مشرکینو په دې باندې غټه واویلا وکړه چې دا څنګه پیغمبر دی او دا د څنګه ملګري دي چې په خپله وایي د دې میاشتو احترام پکار دی په دې کې قتل و قتال نه دی پکار او هغه دی د ده ملګرو په یکم رجب باندې چې کم اشهر حرم دی عزت والا میاشتې دي په هغه عزت والا میاشتو کې دیو زموږ په ملګرو باندې څه وکړه حمله هم وکړه او سړی هم قتل کړو
نو دې وجې نه به بیا راتلل او د نبی علیه سلام نه به یې تپوس کو، صحابو نه به یې تپوس کو، ها وایې که نه په دې عزت والا میاشتو کې قتل و قتال جایز دی که جایز نه دی؟ نو سوالات یې شروع کړو. نو الله ولا جواب ورکو. اوس هغه صحابه هم پریشانه و د چا د وجې نه چې د چا د لاسه چې د حمله شوې وه او سړی پکې وجلی شوی، نو هغه صحابه هم پریشانه شو چې دا خو واقعي زموږ نه د اشهر حرم بې حرمتي وشوه. نو الله دا آیاتونه نازل کړل چې یسألونک عن الشهر الحرام، دا خلک ستانه د عزت والا میاشتې په باره کې تپوس کوي. نو دلته عزت والا میاشتې نه کومه میاشت مراد ده؟ رجب. نو د دغې میاشت په باره کې ولې تپوس کوي؟ قتال فیه، یعنی د دې میاشت په باره کې تپوس کوي، یعنی په دې کې د قتال په باره کې تپوس کوي چې د رجب په میاشتو کې د قتال څه حکم دی، دا تپوس تا نه کوي. نو الله ولا داسې جواب ورکوي او چې بالکل صحیح ده، بالکل صحیح ده. واقع چې په دې میاشت کې قتال کول کبیرون غټه ګناه ده. په دې میاشت کې قتال کول واقع چې ګناه ده الله وایي. او تاسو د صحابو په دې خبر باندې اعتراض کوئ، خو ځان تم خیال نه دی. هغه سړي چې بل ته یوه ګوته نیولي نو وایي ځان ته یې درې نیولي، نو هغه شان مسله ده. نو تاسو ګورئ الله تعالی ولا په عجیبه طریقه جواب ورکوي، وایي بالکل په دې میاشت کې قتال کول دا جرم دی. لیکن تاسو خپل جرمونه حساب کوئ. نمبر 1 وصد عن سبیل الله، خلق د الله د دین نه منع کول. دغه شان وکفر به، د الله د ذات نه انکار کول. والمسجد الحرام، او خلق د مسجد حرام نه منع کول. و اخراج اهله، او دغه شان د مسجد حرام اوسیدونکي مکې خلق د مکې نه شړل. اکبر عند الله، دا د دغې نه غټ جرم دی. نو مطلب دا دی چې تاسو د صحابو ته یوه ګوته نیوله، صحابو ته یوه ګوته نیوله چې دوی د رجب په میاشت کې قتال وکړو، لیکن څلورم ځان ته نیولي. ځکه چې تاسو د الله د لارې نه منع کول کوئ، د الله د دین نه منع کول کوئ، د الله نه انکار کوئ، د مسجد حرام نه خلق منع کوئ، او بیا د مسجد حرام سره په خوا او شا کې اوسیدونکي د مکې صحابه هغه تاسو د مکې نه شړل دي. نو لہذا قتال خو ګناه ده، لیکن دا ستاسو جرمونه چې کوم دي نو دا اکبر عند الله، دا د الله په نسبت باندې د دې نه غټ جرم دی. نو لہذا الله ولا د دې خبرې جواب ورکو. او بله خبره والفتنه اکبر من القتل، دیو خو قتل وکړو، زه سړی دې مړ شو، او تاسو خو شرک کوئ، نو دا قتل غټه ګناه ده که شرک غټه ګناه ده؟ نو وایي والفتنه اکبر من القتل، دا ستاسو شرک کول دا د ټولو نه غټه ګناه ده. اوس سوال دا پیدا کیږي چې زه الله تعالی خو د صحابو دفاع وکړه، د صحابو دفاع دا وکړه چې زه ټیک د په دې میاشت کې قتل کول دا خو ګناه ده، لیکن دا ستاسو څلور کارونه او بیا پسې دا 5 نمبر شرک کول دا خو د ټولو نه غټه ګناه ده. دا خبره خو وشوه، خو بیام د صحابو طرف ته بیام د کبیرون د ګنای کبیره نسبت خو وشو کنه، د ګنای کبیره نسبت خو بیام د صحابو طرف ته وشو. نو علما وایي چې ګوره خیال کوئ، لکه نبی رسول الله د قرآن مجید او د عربی یو قاعده او ضابطه ده. تاسو د آیت ته وګورئ، یسألونک عن الشهر الحرام، سوال کوي ستانه عن الشهر الحرام د عزت والا میاشتې په باره کې، قتال فیه، یعنی په دې کې د قتال په باره کې. تاسو د ترجمې ته لږ وګورئ. نو قل ورته ووایه پیغمبره قتال فیه کبیر، یعنی قتل کول په دې کې کبیر لویه ګناه ده. نو دوی د کم قتال په باره کې تپوس کړو؟ دیو د هغه قتال په باره کې تپوس کړو کم چې صحابو کړو. صحابو چې سړی وجلی شوی او دوی د هغې په باره کې تپوس وکړو. او قل قتال فیه کبیر، او الله چې ولا کم جواب ورکو واقع چې په دې کې قتل کول ګناه ده، نو هغې ګورې د صحابو هغه یاد نه کو، عام عمومي خبره وکړه. ځکه چې د عربی قاعده دا ده چې کله بغیر د الف لام نه لکه نکره ذکر شي، نو چې دا نکره او دا قتال ته دوباره تا هم دقه قتال ته اراده وي، نو په دې را روان قتال باندې به الف لام وي. نو که دا تیر شوی قتال یادولی نو بیا به ویلی القتال فیه کبیر، دا صحابو چې کم قتال کړی واقع چې دا ګناه ده. خو الله داسې ونه فرمایل، ولې د هغو هغه قتال ته ګناه ونه ویل، هغې باندې داسې لاړو او ویل واقع که کم سړی قصدن په دې ورځ کې قتال کوي نو هغه ګناه ده، او پاتې شو د صحابو هغه د سره نه ګناه نه ده. ولې چې هغه خو قصدن نه و کړی، هغه خو چې دی نو هغه خو په غلطۍ کې شوی وه. نو لہذا کمو خلکو چې د دې عزت والا میاشت کې د صحابو د دې قتال باندې ګوتې اوچتې کړې وې، نو الله د هغې جواب ورکو چې یاره
هغه خو ټیک ده یو قتل شوی په دې میاشت کې، خو د هغو قتل خو ګناه نه ده، ولې چې هغه خو په خطا کې شوی دی. لیکن واقع چې په دې میاشت کې قتل کول دا ګناه ده، لیکن دا ستاسو جرمونه دا پسې د هغې نه غټ جرم دی. او بیا یې صحابو ته وویل چې آینده لپاره د دې مشرکینو په دې خبرو کې مه راځئ. ولې چې دیو به کله تاسو ته یوه بانه جوړوي او کله به راته بله بانه جوړوي، څو پورې چې د خپل دین نه یې اړولي نو هغې پورې دیو ستاسو نه قلاره نه کښېني. کله به راته وایي چې د سهار په ټایم کې معامله ولې وکړه، کله به راته وایي چې یاره موږ تیار نه وو تاسو حمله وکړه، کله به وایي چې یاره موږ په قافله کې وو تاسو حمله وکړه، کله به وایي دا د رجب میاشت وه تاسو حمله وکړه. نو الله فرمایي وایي د دیو په دې خبرو کې مه راځئ چې کله هم د پیغمبر علیه السلام د طرف نه حکم میلاویږي تاسو خپل کار جاري ساتئ. او دیو خو به هغه پورې په تاسو پورې نښتي څو پورې چې تاسو د خپل دین نه یې اړولي. نو یاد ساتئ صحابو او ای مسلمانانو چې ګورئ د خپل دین نه وانه وړئ، او چې کم سړی د خپل دین نه واوړېدو نو سابقه چې د څومره عملونه کړي هغه ټول عملونه هم په دنیا کې برباد شو، هم په آخرت دنیا کې بربادېدل څه ته وایي. مثلا په دنیا کې نکاح کړې ده او سړی مرتد شو، نکاح یې ختمه شو، په دنیا کې بوله 3 ورځې مهلت ورکړي او 3 ورځو نه پس به بیا قتل کړي چا چې په دنیا کې څوک چې مرتد شوی، او په آخرت کې خدای چې همیشه لپاره به دایمي ډاو په جهنم کې. نو لہذا د دې آیت خلاصه دا شوه چې کومو صحابو په 30 جمادی الثاني په ګمان باندې او 1 ورځ د 1 رجب په قافله حمله کړې و، سړی ته وجلی شوی، نو د هغې قتل په باره کې تپوس وکړو چې د دې په باره کې د نه خلک تپوس کوي، نو هغې باره کې خو ته مه وایه هغه خو په خطا کې شوی دی. خو په واقع چې په دې میاشت کې قتال کول ګناه ده، لیکن دا دیو چې کم کارونه کوي دا پسې د ټولو نه غټه ګناه ده. او د دیو به پروا نه ساتئ، ولې دیو به تاسو پورې هغه پورې نښتي چې څو پورې تاسو مرتد کړي نه د دین نه یې اړولي، او بیا د مرتد سزا الله تعالی ذکر کړې ده. نو اوس درته ترجمه کوم دا یې پسې منظرو. یسألونک عن الشهر الحرام، سوال کوي ستانه عن الشهر الحرام د عزت والا میاشتې په باره کې، قتال فیه یعنی په دې کې د قتال په باره کې. نو قل ورته ووایه پیغمبره قتال فیه کبیر، یعنی قتال کول په دې میاشت کې کبیر لویه ګناه ده، لیکن وصد عن سبیل الله منع کول د الله د لارې نه یعنی د الله د دین نه، وکفر به او انکار کول د الله د دین نه، والمسجد الحرام او منع کول د مسجد حرام نه، و اخراج اهله او وستل د دې مسجد حرام اوسیدونکو لره منه د دې مسجد حرام نه، اکبر عند الله دا ډیره لویه ګناه ده د الله په نسبت باندې، والفتنه اکبر من القتل او تاسو چې د کم قتل په باره کې تپوس کوئ د هغې نه خو ستاسو دا شرک غټه فتنه ده، دا غټه ګناه ده. والفتنه او فتنه یعنی شرک دا ډیر لوی جرم دی د قتل نه. ولا یزالون او دا قتال ولی پکار دی، دا مقتضا د قتال ذکر کوي. ولا یزالون یقاتلونکم او مسلسل به دا کافران قتال کوي تاسو سره، حتی یردوکم عن دینکم تر دې چې واړی تاسو لره ستاسو د دین نه، ان استطاعوا کچرې دوی طاقت ولري. خو ګوره یاد ساته چې کم سړی د دین نه واوړېد او مړ شو د کفر په حالت کې، نو عملونه به ټول ختمي. ومن یرتد منکم عن دینه، هر هغه څوک چې هغه مرتد شو په تاسو کې د خپل دین نه، فیموت او دی مړ شو، خو په داسې حال کې چې وهو کافرون او دی کافرو، نو فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، دا خلک دي چې برباد شو عملونه د دوی په دنیا کې او په آخرت کې. واولئک اصحاب النار او دا خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون دوی به په دې کې همیشه د پاره وي. ګوره صحابو په باره کې خدا ویل چې د هغو د قتال په باره کې د نه تپوس وکړو، د هغو قتال باندې ځان غلی که، خو واقع چې په دې میاشت کې قتال کول جرم دی. خو بیا هم د هغه صحابو په ذهن کې سوال چې دا زموږ نه په خطا کې کم قتل وشو، نو آیا دا دومره سفر چې موږ وکړو، دا دومره مشقت هم برداشت کو، نو آیا دا به په جهاد کې حسابیږي که نه به حسابیږي؟ ولې کې زموږ نه خو پکې سړی وجلی شوی په عزت والا میاشت کې، او د هغه سړي د وجلو د وجې نه دومره غټه واویلا جوړه شوه. نو د هغه صحابو په زړه کې دا سودا وه چې آیا په دې دومره اوږد سفر، پر دومره غټه قربانۍ، پر دومره غټ کړاو، په دې به موږ ته اجر میلاویږي که نه به میلاویږي؟ نو دا را روان آیت الله تعالی د دغه ډلې او د دغه صحابو د حوصله افزایۍ دپاره نازل کو. ان الذین آمنوا، بېشکه کسان چې ایمان یې راوړی، والذین هاجروا هغه کسان چې هجرت یې کړی، وجاهدوا فی سبیل الله او بیا جهاد کوي د الله په لاره کې، یعنی دا نور ټول یاد خو خصوصا دغه کسان. نو اولئک یرجون رحمت الله، دا خلک دي چې امید دي ساتي د الله د رحمت یعنی د الله د ثواب. والله غفور رحیم، الله بخونکی او مهربانه دی. دا د عزت والا میاشتې په باره کې سوالات.
اوس یو بل سوال بعضې کسانو وکړو په عربو کې د 2 څیزونو ډېر غټ رواج یو د قمار جواري او دویمه چې دا میسر به ورته وایو او دویم نمبر شراب. حالانکه شرابو کې ظاهري فسادات ډیرو او په دې قمار او په دې جوارۍ کې په یو ځای باندې یا یو سړی به اوچتېدو یا په یو ځای باندې ښکته کېدو. نو دا دواړه څیزونه حرامو او شریعت لا د دې په باره کې داسې څه واضحه حکم نه و رالیږلی. نو تقریبا وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به ګوره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډېر مسلې داسې دي په قرآن کې چې لا نازل شوي نه وي خو د څه فکر و چې یاره د دې څه غم پکار دی جو الله به د په هغه رایه باندې وحي نازله کړي. لکه پرده نه و راغلی عمر رضی الله عنه به ویل یاره دې زنانو له پرده پکار دی چې دا زنانه په ځان باندې یو غټ څادر راچې څنګه بخی الله تعالی د پردې حکم نازل کړو. دغه شان د مقام ابراهیم په باره کې ویل یاره که دا طواف نه پس دې ځای کې موږ 2 رکعته نفل کولی نبی علیه السلام ته ویل که صحابو ته داسې ویلي وی تاسو الله آیات نازل کړو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی مقام ابراهیم نه ځای د مانځه جوړ کړئ. دغه شان د دې شرابو دا له حرام شوي نه و جواري دا حرام شوي نه وه خو بیا عمر رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه به تپوسونه کول وایي د الله رسوله وایي دا څیزونو کې ډېر زیات فسادات دي. نو داسې کارو افتنا فی الخمر والمیسر موږ له فتوا راکا موږ له جواب راکا موږ ته څه مسله بیان کړه دې په باره کې چې موږ څه وکړو. نو په دې آیت کې یکدم شراب حرام نشو یکدم جواری حرام نشوه. ولې چې دا نشه یو داسې څیز دی او دا جواری کول دام یو داسې نشه ده چې دا د انسان د بدن نه یکدم نه وځي. نو داسې په حکمت سره ورته داسې باریکه شان اشاره وکړه و یاره دا جواری او دا شراب چې دي نو په دې کې ګناه ده اسم کبیر په دې کې ډېره لویه نقصان دی. اسم بدل د په معنی د نقصان الو ولې ګناه خو بوتاله وی چې کله الله حرام کړي د الله حرام شوي نه دي په دې ځای کې وایي په دې کې ډېر غټ نقصان دی او منافع للناس بعضو خلکو ته پکې نفع میلاویږي لیکن و اسمهما اکبر من نفعهما د دواړو نقصان د نفع نه زیات. نو په هغه زمانه کې چونکې لا مکمل طور حرام نه و نو دی وجې نه ویل د بعضو خلکو دپاره پکې څه نفع دي او د بعضو خلکو دپاره چې خو لیکن د نفع نه نقصان زیات دی. دا یو خبره یاد ساتئ دا موږ په درس کې تفسیر کې همیشه دپاره کوو او بیا به په 14مه سپاره کې داسې په مختلفو ومه کې د شرابو دا خبره به بیا بار بار راځي خو زه تاسو ته خلاصه دا ذکر کم چې دا نشه یو داسې څیز دی چې دا एकदम د انسان د ذهن نه نوځي. زموږ سره د مدارسو په دې نظام کې یو مشر دی هغه وایي د سکول په وختو کې ما او بیا مې وروستو زمانه کې ما به دا نسوار کول وایي بیا مې تبلیغ کې وخت ولګاو بیا خو الله تعالی د مدرسو نظام ته راوستو خو پخوانۍ زمانه یادوي نو وایي ما دا نسوار एकदम پرېښودو چې کله مې تبلیغ کې وخت ولګاو وایي تقریبا 10 کالو پورې به ما په خوب کې لیده وایي وده به ومه او دغه نسوار به مې په خوب کې لیده چې کاش وې او ما داسې ایښې وې وایي دا دومره نشه پرېښودل دا دومره ګران کار دی. نو دې وجې نه الله تعالی د انسانانو مزاج ته وکته نو دا شراب एकदम حرام نه کړه ولې که एकदم حرام کړي وې نو بیا به پرېښودل ډېر مشکل وي. نو داسې په طریقه باندې په 4 مرحلو کې شراب حرام شوي دي. زه تاسو ته اولنۍ مرحله مکه مکرمه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې سوره نحل نازل شوی دی دا په 14مه سپاره کې نو په 14مه سپاره کې الله تعالی داسې یو باریکه شان اشاره ورکړه د شرابو ته چې دا شراب ښه څیز نه دی خدای ونه ویل چې حرام شو داسې ویلې ومن الاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا وایي زما په نعمتونو کې یو نعمت دا انګور دی او دې انګورو نه تاسو سکرم جوړوئ د نشي څیز یعنی شراب او ورزقا او اسی عام د خوراک په طور خوړلو ته رزق وایي او به طور رزق هم تاسو خورئ خو کم رزق رزقا حسنا ښایسته رزق. نو وایي دا وایي باریکه اشاره وه چې د حسنن لفظ د سکرن سره ونه لګو چې نشه چې ده نو دا حسن ده او ښه ده البته د انګورو اسې خوراک ته حسنن ووایو. نو وایي په دې باریکه اشاره باندې ډېر هوښیار صحابه هغه پې پوه شو چې الله تعالی د انګورو نه چې کم شراب جوړیږي
نو هغه شرابو ته د هغې مذمت طرف ته اشاره وکړه ځکه چې د اسې انګور خوراک هغې ته حسن وایو او سکرنې بغیر د حسن نه ذکر کو نو معلومه دا شو چې دا نشه ښه نه ده او اسې خوراک د انګورو ښه دی. نو دا اولنۍ مرحله و د شرابو بربادۍ طرف ته د اشارې. وایي ډېر په دې اشاره پوه شو ځان یې ته وساتو او چې لا کم ځان نه شو ساتلی نو هغو لږ لږ پوه شو ځان یې لږ لږ را کم کړو چې یاره څه زمانه کې به په دې باندې یو ایکدم به پې ګزار کېږي خو سم ګزار به پې کېږي. نو اولنۍ مرحله دقه د سورې نحل وه. بیا نبی علیه صلات وسلام مدینې منورې ته هجرت وکړو. نو چې مدینې منورې ته هجرت وکړو نو دا آیت بیا نازل شو. دا دویم نمبر مرحله ده چې ستانه د شرابو او د جوارۍ په باره کې خلک تپوس کوي نو ته ورته ووایه چې په دې کې نفع هم او نقصان هم دی. اینه نفع هم پکې ده او نقصان هم دی خو ګوره د نفع نه نقصان ډېر دی. اینه نو دا صراحتا د شرابو نقصان طرف ته څه ورکړه اشاره. وایي ډېر خلک په دې اشاره باندې پوه شو. دا دویمه مرحله وه. درېیمه مرحله دا وه چې خلک یې ورو عادت کول. نو په مکې په دور کې ورته حسنن سره اشاره وکړه چې شراب ښه چیز نه دی او هسې خوراک د انګورو ښه څیز دی ولې چې خطرناک په ایک نمبر چې کوم شراب دي نو هغه د انګورو نه جوړېږي. موږ د شرابو اقسام وایو په دې کتابونو کې. بهرحال په هغې کې د ټولو نه خطرناک شراب هغه دي چې د انګورو د کچه اوبو نه جوړ شي. هو ماء النی اذا اشتد وقذف بالضبط. دا تعریف کړی فقهاو په هر څه کې ګوتې وایي. د هغو شریعت دا ټول یې تس نس کړی دی نو د هغې دنیا اقسام یې جوړ کړي. نو خمر په حقیقت کې هغه شرابو ته ویلی کېږي چې د انګور کچه وبهي. وګوره چې انګور اوبه دې پخې کړې او زږ یې ترې ګزار کو نو هغې ته بیا خمر نه وایي هغې ته تیلا وایي تیلا. او دریم نمبر باندې بیا نقیع التمر دی چې د کجورو نه جوړ کړي او بیا نقیع الزبیب دی چې د کشمشو نه جوړ کړي. نو دا څلور خطرناک اقسام دي د شرابو. او دې نه علاوه چې د شهدو دی د شهدو نه جوړی د شودو نه جوړی بعضې بوټي د هغې د زیلو نه جوړی د وربشو نه جوړی د جوارو نه جوړی. نو دا د شرابو بیا دریم نمبر قسم دی. نو د دې بیا ځان له ځان له اقسام دي ځان له ځان له قسمونه دي هغه یو ځان له دنیا ده. خو بهرحال اوس چې کم دی نو کم خلک چې وو نو هغه په دې اشاره باندې پوه شو چې ګوره یو کې ورته حسن او حسن یې ورته ونه وایو او په دې مکې په دې دور کې چې دا آیت نازل شو ورکړه نقصان پکې ډېر دی د نفع نه. لا ووایي په دې سیس کې نقصان ډېر دی نو ډېرو خیاران په دې باندې پوه شو. دا مرحله مونږ له راروانه هغه دا ده ساکي چې یو ځل عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د صحابو دعوت خبره داره چې شراب نو په هغې کې کافرانو نو دی چې مخکې شو نو ده ته د الله پابندي ولګېده. د مانځه په دوران پابندي لګېدلي ولې چې یو سړی نفس نسکي وغیره وغیره. نو مطلب دا دی چې دا اوس چې موږ کومه وایو دا او ټولو ته پته ولګېده هغه د قبله عملي شیطان دا پلیتي ده دا ګندګي ده دا راغې نو ذهني طور ورته ټول تیار وو او اعلان یې وکړو الا هلکه هغه شراب ګورې حرام شو وبهیده لکه باران چې وشي دا نالۍ وبهیږي. او یو سړی تلی و سرمایه په شرابو کې لګولې د تجارت دپاره مدینې ته راوړو و چې راورسېدو نو چا ورته وویل چې شرابو یو سړی تلی روپۍ ورسره او دې 15 لکه روپۍ باندې سودا راوړي او ته ورته وایې چې دا سودا اوس د ښکته سیند ته واچي دا خو ټوله سرمایه به وایي دا سړی چې راغی د ټول سرمایه په شرابو کې لګولې وه صحابي وایي دی یو غر ته وختو او هغه شراب یې ټول وخېجول او د برکت دپاره ول اول نه بیله پورې به کله باران وشو نو د هغې نه به د لږ په طریقه باندې زمونږ په مدارسو کې چې دا شپږ کتابه چا نه ویلي هغې ته علمت ګنګوي رحمه الله په یک کې سر باندې نو یو سړی وله راغی او هغه ورته دا وویل ما زمونږ په درس کې په چا څه پابندي نشته کېناستی شي او خوشحاله هم شو چې زه نو داسې رو مقدار وکمو چې یو څو میاشتې وشوې هغه مکمل एकदम بس په تدریج باندې په طریقه باندې دیو جن زمونږ را تبلیغي مهنت شي کنه زمونږ تبلیغي مهنت نو په هر سړی کې په هر سړی باندې مهنت کوي
نو که هغه سړی بیا ډېر وران جاړم ګرځي نو بیا هم که څوک ورته ګوره دا په تبلیغ کې تللی دی اوس هم داسې چل کوي دی دا کار کوي زمونږ مشران څه وایي چلو الله سے مانگتے رہو ٹھیک ہو جائے گا الله نه ولا غواړه خدای به ښه کړي خیر دی داسې رو به ښه کېږي انشاءالله لارې له به راځي نو لهذا دا تدریج چې کوم دی نو دا د شریعت یوازې ښکلی مزاج دی نو لهذا په دې آیتونو کې هغه دویم نمبر مرحله ده د شرابو د حرمت چې دیو بیان کړه نو یسألونک عن الخمر والمیسر سوال کوي ستانه د شرابو والمیسر او د جوارۍ په باره کې نو قل ورته ووایه پیغمبره فیهما اسم کبیر په دې دواړو کې نقصان دی لوی ومنافع للناس او نفع دي د خلکو دپاره لیکن واسمهما اکبر من نفعهما د دې دواړو نقصان ډیر لوی دی من نفعهما د دې د نفع نه بل سوال دا دی بعضو صحابو دا ویل چې څه شی خرج کړو نو دا د زکات نه علاوه العفو نو نبی علیه الصلاة والسلام ته چې ته ورته وایه العفو بچت زاید مال دینه دا معلومه شوه چې ټیک ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه په یو چنده کې د بیت المال دپاره لکه د چندې په طور باندې د نبی علیه السلام چې کله د تبوک د جنگ دپاره اعلان وکړو د کور ټول مال یې راوړی عمر رضی الله عنه د کور زه خپل ټول مال دا ټول مال مه دا شاته اولاد بچي دي اولاد شاته غني او مستغني راجه پرېږدي نو بیا به ویل نیم مال ورکړم نو نبی علیه الصلاة والسلام ته به نیم مال هم مه ورکوه بیا ویل زه درېیمه حصه به ورکړم نبی علیه السلام ویل چې زه چې اوس ته روغ ته تیار وې راښکته شوې بیا نیم ته تیار وې اوس درېیمه حصه ورکې نبی علیه السلام ویل زه درېیمه حصه د الله په لار کې ورکړه خو ګوره بیا هم والثلث کثیر تا ته چې کوم درېیمه حصه مال ورکې دا هم ډېر زیات دی ولې چې شاته د اولاد د خاندان د بچو د دې به هم خیر خبر ساتي نو دقه فلسفې ته په دې آیت کې اشاره ده چې اضافي مال به هغه صدقه کوي چې هغه ستانه ځای دي ستا ګوره کله کله ګوره سړی صدقې هم ډېرې کوي په یارانو دوستانو هم ډېرې لګوي خو ګوره د بیبي نان نفقه د ښځې نان نفقه دا په انسان باندې ګوره واجب ده هغه یو انسان دی ستا په نوم باندې ستا په کور کې ناست نو یو سړی صدقې ډېرې ورکوي دغه شان په یارانو دوستانو باندې خرچې ډېرې کوي سخي حسابېږي غټ غټ دعوتونه کوي لیکن د دې بیبي چې کم خرچه ده یا د هغې کومه نفقه ده یا د هغې کم ضروریات دي هغه نه ورکوي نو ګوره دی په نوافلو کې لګیا دی واجبات پې پاتې دي نو لهذا د دغه څیز نه ضروري ده چې سړی اول د خپل بیبي د نان نفقې خیال ساتي چې هغه محتاجه نه وي هغې ته چې کوم دی نو دغه شان ضروریات یې داسې بې ځای نه وي نو دې وجې نه وایي چې یسألون دیو تپوس کوي ماذا ینفقون چې څه څیز خرج کړو نو قل ورته ووایه پیغمبره العفو یعنې زاید مال یعنی خرج کوئ هغه زیات څیز کذلک یبین الله لکم الآیات همدارنګې بیانوي الله تعالی تاسو ته آیاتونه لعلکم تتفکرون دې لپاره چې تاسو فکر وکئ فی الدنیا والآخره هم د دنیا په باره کې هم د آخرت په باره کې ویسألونک عن الیتامه څنګه چې په دې زمانه کې چاته یتیم پاتې شي او د هغه مالي د هغه حقي نو کله کله د یتیم په هغه حق کې د هغه حق تلفي وشي دغه شان په عربو کې هم د یتیمانانو مال چې و نو په هغې کې به خلکو ډېر د حد نه تجاوز کو نو قرآن کې الله چې کله دا آیت نازل کو ان الذین یأکلون اموال الیتامه چا چې د یتیمانانو مالونه وخوړو نو انما یأکلون فی بطونهم نارا دیو اصل کې خپلو خېټو ته څه وراچوي اور چې دا آیت کله نازل شو نو چې د چا په کور کې یتیمو او د په جایز طریقه باندې ساتو نو هم د هغه په خیر خبر او د هغه باندې په خرج کولو کې احتیاط شروع کړو نو اوس د یتیم چې کم خوراکو د یتیم کومه جامه و هغې هر څه جدا کړ نو د یتیم په مال کې به د یتیم دپاره ځان له ډوډۍ پخوله د هغه به ځان له جامه و د هغه به ځان له ځای و ولې چې صحابه خو ډېر محتاط وو یاره وایي موږ ته مه رانږدې کېږه هسې نه چې ستا یو اضافي نوڼی یا ستا پیسه هغه زموږ خېټې ته لاړه شي هسې نه چې د اور ذریعه وګرځي نو د هغې د وجې نه چا چې د یتیمانانو پرورش کاو لکه یو ماشوم یتیم شو پلار یې چې کوم دی نو مال پرېښودو او اوس د هغې د دیکبال څوک نشته نو یو سړی د هغه یتیم پرورش کوي نو د هغه به خپل وس دومره نه و چې اوس په ده باندې خرچه وکړي نو د هغه د مال نه به په هغه باندې خرچ کو نو مخکې به اجتماعي خرچ کو او اوس به ولا بالکل ځان لکو نو په هغې کې به روزي او رزق هم زیاتي کېده خرابېده به ولې یتیم به یوازې دومره خوراک کولی نه شو کله به زیات شو او خلکو ته دا دومره امتیاز او دا دومره
جداواله دا مو ته ګران شو، دا ډیره ګران چې په یو کور کې یتیم ځان له کټوي باندې استاد ځان له باندې. نو رالو د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو یاره جی د یتیمانانو د مسلې خو موږ ډېر پریشانه کړو، هلته وعید نازل شوی دی او دلته چې کوم دی نو مسله الټه ده، څه وکړو؟ نو الله ته وفرمایل په دې آیت کې ویسألونک عن الیتامه، دا خلک ستانه د یتیمانانو په باره کې تپوس کوي. نو قل ورته ووایه پیغمبر اصلاح لهم خیر، د دوی لپاره دا اصلاح چې ده نو دا بهتر ده. یعنی مطلب دا چې د دوی په باره کې ښه رویه ساتئ، هسې نه چې تاسو وایئ چې ستاسو د لاسه به مونږ جهنم ته ځو یا ستاسو د لاسه په موږ دومره تنګي راله نو سختې خبرې ورته ونه وکئ، ښه اصلاح وله ساتئ. او که د ځان سره په مال کې شریک کوي وان تخالطوهم فاخوانکم، او که چېرې دا تاسو د ځان سره په خپل مال کې شریک کوي یا تاسو د دوی سره په مالونو کې شریک شئ اوې اجتماعي خرچه کوئ نو هم په تاسو څه ګناه نشته. ولې په اجتماعي خرچه کې که قصدن او د قصد کم سړي زیاتی کو نو الله وایي والله یعلم المفسد من المصلح، زه مفسد هم پیژنم او مصلح هم پیژنم. نو اجتماعي خرچه کوئ، اجتماعي په کور کې ساتئ. نو چې اوس کم سړی اصلاح کوونکی دی او نیک دی نو که ده د هغه مال ډېر هم ولګاو نو الله وایي ولې ما ته پته نه ده څه چې دا مال د قصدن زیات ونه لګاو بلکې دا چې غیر اختیاري داسې ولګېدو. نو الله وایي زه مصلح هم پیژنم مفسد هم پیژنم، غم یې مه کوئ، د ځان سره را یو ځای کوئ او دا تنګي د نن نه پس ختمه شوه. نو دغه یتیمانانو باره کې تپوس کوي. ویسألونک عن الیتامه، او سوال کوي ستانه د یتیمانانو په باره کې. قل ورته ووایه پیغمبره اصلاح لهم خیر، اصلاح د دوی دپاره بهتره ده. وان تخالطوهم، او که ګډون کوئ تاسو د دوی سره په مالونو کې نو فاخوانکم، نو دوی ستاسو ورونه دي. والله یعلم المفسد، او الله تعالی پیژني فساد کوونکي لره من المصلح، د اصلاح کوونکي نه. او که الله غوښتی نو په تاسو به دا مشقت اچولی وی چې تاسو به د دوی ځان له خپل ځان له، خو لهذا الله ستاسو نه هغه مشقت اوچت کړو ځان سره شریکان کوي. ولو شاء الله که الله غوښتی لاعنتکم، نو خامخه به تاسو په تکلیف کې مبتلا کړي وی، په تاسو به تکلیف ایښی وی، مشقت به په تاسو باندې ایښی وی. ان الله عزیز حکیم، بشک الله تعالی زورور دی حکیم حکمت والا دی. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، دا یو صحابي دی او د کناز ابن حسین رضی الله تعالی عنہ نوم دی. نو دته یوې زنانه د نکاح پیشکش وکړو چې یاره ته زما سره نکاح وکړه، او دا خو صحابي و هغه زنانه مشرکه وه. نو ده وی چې زه خو رسه هغې پورې نکاح نشم کولی څو پورې چې ما د نبی علیه صلات وسلام نه تپوس نه کړی. نو چې نبی علیه صلات وسلام نه تپوس وکړو چې د الله رسوله دا پلانکۍ مشرکه زنانه ده او ما ته چې دی نو د نکاح پیغام راکړئ، نکاح وسه وکم که ونه کم. نو الله دا آیت نازل کړو ولا تنکحوا المشرکات، تاسو به د مشرکانو زنانو سره نکاح نه کوئ. او د مشرکانو زنانه دا او چې څو پورې ایمان نه یې راوړی، اوې یو مشرکه زنانه که د ډېر غټ خاندان ده او ډېر غټ حسب او نسب لري، د هغې سره د نکاح کولو نه بهتره ده تاسو له یو مؤمنه وینځي ته به چا داسې ډېر په ښه نظر نه کتل. نو د یو حسب نسب د لوی مالدار او د حسن والا زنانه د هغې نه بهتره ده د یوې عامې وینځي سره نکاح کول. او دقه شان یو مشرک او دغه شان تاسو به خپله لور خورم مشرک له په نکاح کې نه ورکوئ. نو که لور له تاسو خاون ګورئ او هغه مشرک او هغه مشرک سړی مالدار می خانداني می نسب هم لري حسن هم لري هر څه لري، د هغې نه ستاسو د لور خور دپاره د دغه حسب او نسب والا مشرک نه بهتر دی یو عام غلام خو چې مومن. نو مسلمانانو باندې قطعي طور پابندي ولګېده چې یهود او نصاراو د زنانو سره خو نکاح کولی شئ، وګوره یهود او نصاراو له به خپله لور خور په نکاح کې نه ورکې، اخلی به تې خو ورکې به نه. او د دې نه علاوه د تمام دنیا مشرکان هندو سکھ دغه شان چې هر قسمه بوت مت والا دي، آتش پرست دي، مجوس دي، چې څه قسمه دنیا کې چې په څه نوم باندې مشرک نه به له زنانه سره نکاح کې او نه به له زنانه په ورکې، په دې باندې پابندي ولګېده. او د دې دومره غټ حسب نسب والا مشرک بهتره ده او نسب والا کافر په مقابله کې یو عام غلام مؤمن ستاسو دپاره هغه دله بهتر ده. او نکاح مه کوئ د مشرکانو زنانو سره حتی یؤمنن تر دې چې هغوی ایمان وغورځوي. ولا
مشرکین چاله المشرکین سړو لره حتی یؤمنو تر دې چې دا مؤمنان شي ولعبد مؤمن او خامخ غلام مؤمن بهتر جبکم اگر کاغه مشرک سره تاسو په تعجب کې دا خلق دي چې را بلل کوي ور طرف ته والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه سره ويبين آياته لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دا خلق نصيحت حاصل کی دا یو سوال او دا زنانو باندې چې په دې نو په مشرکینو کې په دې ورځو کې په يهودو کې په دې ورځو کې به د زنانو سره انتهایی توهینامیز سلوک کو نو په دې ورځو کې به يهود چې دي نو هغه به د خپل زنانو سره یو کار کو هغه دا چې دغه ورځو د هغې د خوراک کول د هغې د لاس دابم نه کو د هغې د لاس جامه به هم نه اغوسته لاس به ورسره نه میلاوهو کېناستل به ورسره هر څه کې به یې ځان نه جدا ساته نو دا یو ډېره سخته غلو وه په یهودو کې نو چې کله اسلام راغی مسلمانان رالو نو د صحابه اوس ته سوچ وکړو چې دا یهود هم آسماني مذهب والا دي او دیو په دې خاص ورځو کې د زنانو سره دومره سخته نفرت آمیز رویه ساتي نو د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو جی زمونږ په شریعت کې څه حکم دی دا خو هم آسماني مذهب والا دي او زمونږ هم آسماني مذهب دی نو دا حکم خو به چېرته آسماني مذهب نه ورکړی چې تاسو په دې ورځو کې د ښځو نه دومره نفرت وکئ نو ویسألونک عن المحیض نو دیو د دغه خاص بیماری په باره کې د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل قل هو اذن دا یو ګندګي ده دغه وخت کې زنانه چې دی نو دا په یو مصیبت کې په یو عیب کې مبتلای او خو ځان له خبره ده خو فاعتزلوا النساء فی المحیض نو تاسو ته صرف جداوالی کوئ خو د جداوالی نه مراد ولا تقربوهن حتی یطهرن صرف دومره ده چې د هغې د پاکېدو پورې تاسو هغه خاص نزدېکت مه کوئ نه په ډوډۍ پابندي ولګوله نه د هغې په لاس انځلی شوو جامو باندې پابندي ولګوله نه ورسره په لاس میلاوهلو پابندي ولګوله هغه د یهودو په ذهن کې چې د دې زنانه سره کم نحوست او نفرت و هغه ټولې ختم صرف دا خاص ملاوېدل په دې ورځو کې منع دي نور مکمل طور باندې اجازت دی چې کله دا آیت نازل شو چې دا آیت کله نازل شو نو بیا ادبي دي ما پې ماشومان هم پکې ناست دي خو بهرحال زه ته اشارتن ویم نو چې دا آیت کله نازل شو نو یهودو ته پته ولګېده چې دا مسلمانان خو زموږ سره په هر څه کې خلاف ورزي کوي او ګوره د دې زنانو په خاص ورځو کې هم زموږ مخالفت وکړو موږ خو په دغه ورځو کې د ښځو سره خواته نه کینو د هغې د لاس ډوډۍ نه خورو د هغې د لاس انځلی شوي جامې نه اغوندو یاره خو په دې ورځ کې به د زنانه ته داسې نسبت کو لکه سړی چې حیوان ته نسبت کوي نو بیا چې دا آیت نازل شو چې مسلمانان دا پابندیانې نه لګوي په دې ورځو کې زنانه په دغه ورځو کې به صرف مونځ نه کوي او خاوند او دا به نږدې کېږي نه مطلب خاص نږدې کېدل عام هم نه چې کله دا آیت نازل شو نو د یهودو به د صحابو سره باس کا تاسو څنګه دین نه مړه تاسو خو په دې ورځو کې هم د زنانو د لاس ډوډۍ خورئ او تاسو ورسره کښېنئ او تاسو سره په کور کې داسې چل کوئ نو یو صحابي و هغه ډېر زیات غصه شو د یهودو د وجې نه راغی د نبي علیه صلات وسلام مجلس او کېناست و یره جي وی په دې خاص ورځو کې خو موږ د یهودو مخالفت وکړو لکه هغه ورسه ډوډۍ نه خوري او د ښځې څه په دې ورځو کې موږ یې ورسه خورو هغه د هغې د لاس پخلی نه استعمالوي موږ یې استعمالو هغه د هغې د لاس د دغې ورځو جامه نه استعمالوي موږ یې استعمالو مطلب موږ په هره خبره کې د هغو مخالفت وکړو خو په دې یوه خبره کې اوس هم د هغو سره موافق یو لکه هغه ورسره هغه میل میلاپ نه کوي دا خاص موږ یې هم ورسره نه کوو نو د الله رسوله دا یهود زموږ په دې خبره باندې ډېر قار دي نو لږې نور قار نه کړو افلا نجامعهن راځه چې موږ هم اوس ته پکې جمام شروع کړو په دې ورځو کې مطلب دا چې د یهودو سم مخالفت وکړو وی په دې خبره باندې د نبی علیه صلات وسلام چهره مبارکه بدل شو ولې چې دا خو صراحتا د دغه خلاف د شریعت الله دا دینه دا معلومه شوه چې د کافرو مقابله به په شریعت طریقه باندې کې په ناجایزه طریقه به نه کې نو مطلب د یهودو له زمونږ په دې کارکردګۍ نو په دې بل مونږ به پکې دا اجازه چې مطلب دا چې په دې خاص ایامو کې مونږ میلاویږو وایي نبی غوسه ورل دا صحابي په دې خبره پوه شو چې زما په دې خبره غوسه شو
نو نبی اسلام ډیر زیات غوسه و د هیڅ خبرې جواب ورنکو خو د بل چا څه په خبرو کې مصروف و. نو د صحابي ته خو پته ولګېده چې دا خبره مې داسې وکړه چې خطا لاړم. نو داسې غلې چې کله مشر قار شي که نه نو ټایم د نبی اسلام عادت مبارکه ده که چاته به غوسه لکه نبی اسلام ته پته و چې زه د هغه په خبره غوسه شوم نو هغه وایي راشه نبی اسلام دومره هم نه دی خفه هغه شوده تاله پس دغه چې دی یعنې د حیض په باره کې قل ورته ووایه پیغمبره هو اذن دا یو ګندګي ده فاعتزلوا النساء فی المحیض یعنې جدا ساتئ ځانونه فاعتزلوا النساء یعنې جداوالی کوئ د بیبیانو نه فی المحیض یعنې فی زمن الحیض په دغه زمانه کې په زمانه د دغه خاص بیماری کې ولا تقربوهن او مه نږدې کېږئ دې بیبیانو ته په خاص نزدېکت سره حتی یطهرن تر دې چې دا زنانه پاکې شي فاذا تطهرن او کله چې دا زنانه پاکې شي فاتوهن نو راتلل کوئ دوی ته من حیث امرکم الله په هغه طریقه په کومه طریقه چې الله تعالی تاسو ته حکم کړی بیا اجازت دی. ان الله يحب التوابین بشک الله تعالی توبه کوونکې خوښوي کله چا نه دا خطا وشي نو توبه دې وباسي. ويحب المتطهرین او الله تعالی خوښوي المتطهرین یعنی پاکی کوونکي. په دغه زمانه کې میلاوېدل دا د پاکۍ تقاضا نه دا نجاست دی نو لهذا الله پاکی کوونکي خلک خوښوي نو په دغه ورځو کې ځان ساتئ. او حدیث کې راځي که چا په دې ایامو کې د زنانه سره میل میلاپ وکړو نو توبه دې هم وباسي او 1 دینار دې صدقه کړي. د 1 دینار نه اوس داسې ماته اندازه اوس په ذهن کې داسې نشته خو موږ یو زمانه کې د هغې حساب لګولی نو تقریبا 1400-1500 روپۍ راځي. دومره صدقه دې وکړي او آینده دپاره چې کوم دی نو هغه داسې طریقه دې بیانه کوي. نساؤکم حرث لکم یعنې بیبیانې ستاسو حرث لکم یعنې دا فصل دی ستاسو دپاره فاتو حرثکم یعنې راتلل کوئ خپل فصل ته انا شئتم په کومه طریقه چې تاسو غواړئ وقدموا لانفسکم او مخکې ولېږئ د خپل ځان دپاره عملونه نیک. مطلب دا چې د فصل کم ځای دی نو هغه ځای سره به میلاویږي که طریقه که هره طریقه خو بهرحال د فصل نه علاوه بل ځای استعمالول دا حرام دي. واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ انکم ملاقوه چې بېشکه تاسو الله تعالی سره ملاقات کوونکي. وبشر المؤمنین او زیری ورکئ مؤمنانو ته ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم. اوس د مسلمانانو د خاص احکامات هغه دا دي بعضې مسلمانان هغه د نیک عمل په باره کې قسم وخوري یاره په خدای مې د قسمي که په دې پلان کې مولوي صاحب پسې مې بیا جمع وکړه که نه یا په خدای مې د قسمي په خدای مې د قسمي که د خپل پلار سره بیا چېرته سلام مې وکړو د زه ډېر زیات کار کړم یاره په خدای مې د قسمي که د خپلې مور له مې بیا چېرته لوپټم واغست نو چې چا به ورته بیا ویل هلکه د مور سره د حسن خیال به مې کړی وی خو څه وکړم هلته مې قسم خوړلی دی. مه جوړوئ چې تا د نیک کار د نه کولو اوس وی یاره ما د الله په ځای الله د نوم خیال ساتم نو الله د نوم د نیک کار نه د تښتېدو دپاره مه اگر جمع مونځ ولې مونځ به مې کولی خو قسم مې خوړلی ته به نه ځم نو ته اوس دا قسم صرف د جومات ته تښتېدو دپاره استعمالوي نو الله وایي کم از کم زما نوم مه استعماروئ د نیکي کوونکو دپاره او د نیک اعمالو دپاره. لہذا که چا په نیک عمل باندې قسم ورکړه کفاره لاندې را روانه دغه شی په کم قسم کې کفاره ده په کم کې نه د هغه خو بهرحال هسې نه چې تاسو ځان منع وتصلحوا بین الناس او هسې نه چې ځان منع الله په ټایم کې د تقوا په ټایم کې د نیکۍ په ټایم کې قل مه جوړوئ. والله سمیع اللغو قسم وی په هغې باندې د الله تعالی د طرف نه مواخذه نشته په هغې باندې الله تا نه رانیسي قسمونو کې الله تاسو نه رانیسي. لغو قسم څه ته وایي د هغې 2 معنی دي. یوه معنی دا ده چې یو سړی په تیر شوي زمانه په یو خبره قسم وخوري او دی د خپل ذهن مطابق رښتیا دی خو حالانکې حقیقت کې خبره غلطه ده خو دی خو په خپل لکه اوس مثلا بالفرض لکه اوس زما په ذهن کې 100% لکه داسې دي چې پرون خو او زما ذهن ته داسې رالو چېرته پرون باران شوی دی نو تا ما ته ویل چې پرون باران شوی دی نو زه وایم او ته وایې نه مړه نو پرون خو شینو تاسو ټول به وایي چې پرون اسمان شینو که نه خو هسې زما د ذهن ته داسې څه سوچ راغی او زه په دروغه نه زما 100% یقین دی چې پرون باران شوی نو زه قسم وخورم زما په خدای قسمي پرون شوی نه میلاو شوی زه زما په خدای قسمي لاس مې رس هغه ځای کې اگر چې په حقیقت کې خطا شوی مړه شور مه کوه یاره نه دا قسم د طرف پلان کې چل ولې نه کې بالله کل خو بهرحال لکم سړي د خولې عادي د الفاظ راوځي نو دا قسم
نه دی په دې باندې نیول نشته ګناه نشته اگر چې پکار دی نو قسم دوه تعریفه شو قسم به دی الله رانیسي هغه قسم چې تا په دروغ وخوړ په تیر شوي زمانه پرون یو کار تا نه دی کړی تا ته پته هم د تا نه دی کړی خو بیا مې زما د قسم دا کار ما کړی یا دا سکولونو کې اکثر دا بانې ډېري زه بیمار وم نو هغه تل دروغ یې په خدای مې سړی پې ګناهګار هم شي او کفاره خو نشته خو سړی ګناهګار دی کفاره مې زه به چې دی نو د نن نه پس او بیا مونځ قضا کړو نو پنګار هم شو ولې قسم یې سر ته ونه رسو او بل په دې باندې کفاره هم ده نو چې چا پر روانه زمانه د یو کار کولو یا د نه کولو قسم وخوړ نو هم ګناهګار شو هم به پې صحیح کفاره نو آسان تعبیر څه شو کفاره په کم قسم کې ده په تیر شوي زمانې که پر روان نو پر روانه زمانه کې چې چا د یو کار په کولو یا په نه کولو قسم وخوړ نو او هغه کار مخالفت یې وکړو دا قسم مخالفت یې وکړو نو هم پې ګناهګار شو هم پې کفاره څومره ده کفاره دا ده چې یا د 10 مسکینانو باندې 2 ټیمه ډوډۍ وخوري او یا د 10 مسکینانو له د یو وخت د پاوکم 2 سره غنمو قیمت ورکړي مثلا یو مسکین له 150 ورکړي چې 10 مسکینانو له 150 ورکړي 1500 روپۍ شو 1500 روپۍ شو نو لہذا او که یو له ورکړي جو یو له ورکول شي 1500 په یو ځبان یو له ورکول شي اوس گنجائش ته د فتوا ملاو شته او یا 10 مسکینانو له جوړه ورک نو 1500 روپۍ باندې د 10 مسکینانو جوړه دا خو پې نه کېږي که نه خو ګوره یاد ساته چې شریعت چې کوم ته جوړه وي شریعت دې ته جوړه وي چې د انسان پې د نوم نه واله د زنګونه پورې پټ شي نو په 1500 باندې داسې دنیا جوړې کېږي چې سړي له ورکې او لنګ تې تاو کړي که نه خو بهرحال نو یا 10 مسکینانو له جوړې ورکولي یا 10 مسکینانو له 2 ټیمه ډوډۍ ورکولي او یا د جوړو او 2 ټیمه ډوډۍ ورکولو په ځای باندې فی مسکین د پوکم 2 سیره غنمو قیمت ورکولي هغه فی وس فلحال لکه 150 روپۍ شوي که دا وس د چا نه کېږي نو بیا به 3 روجې نیسي بیا به څه نیسي 3 روجې او یو خو غلام آزادول خو نن سبا شته نه نو لهذا په دغې باندې نیولي دا د قسمونو کفارې خلاصه وه لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم یعنی مواخذه نه کوي نه نیسي الله تعالی تاسو باللغو فی ایمانکم په لغو سره ولکن یؤاخذکم لیکن الله مواخذه کوي ستاسو بما په هغه باندې کسبت قلوبکم چې قصد یې کړی وي ستاسو زړونو د یو خبرې اراده وکړه او بیا هم د هغې مخالفت وکړو والله غفور حلیم الله بخونکی دی حلیم صبرناک دی بردبار دی للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر په دې آیت کې په دې را روان آیت کې په دې کې هم د قسم ذکر دی خدا یو خاص قسم و چې په زمانه جاهلیت کې د دې یو ډېر غټ رواج د هغه دې د ایلاوی په عربو کې د قسمونو ډېر رواج په دې مسله ځان ورسو د قسمونو ډېر زیات رواج او بل دیو بیا د قسم ډېر زیات پابندم که دنیا به ورانېدم نو دوی ویل موږ قسم خوړلی موږ نه کوو دا کار د قسم ډېر کلک په هغه زمانه کې نو دیو به د ښځو مخې ته یو قسم خوړو ښځې ته به ویل والله لا اقربک نو څنګه چې په دې زمانه کې د بیبي د پرېښودو دپاره د طلاق لفظ استعمالیږي نو دقه شان به د عربو په هغه زمانه کې دا الفاظ استعمالول والله لا اقربک زما دې په الله قسم زه به درته نن نه پس نه در نږدې کېږم مړه خو چې یو سړي د خولې نه به دا ټکی وخت وایي زما دې په الله قسم زه به درته نه در نږدې کېږم که نه نو بس د ښځې زوال راغی څنګه زوال راغی زوال یې داسې راغی چې دا سړی به 1 کال تیر شو 10 کاله به تیر شو خدا به دې زنانه ته نږدې کېږي چې چا به ورته هلکه دا ستا بیبي ده او ده ته چې کوم دی نو ته ورسره تعلق نه ساتې او دغه شان د ښځوالۍ او د خاوندوالۍ تعلق ولې نه ساتې یاره جي ما قسم خوړلی نو هغه قسم به دومره زورور و چې سړی به پکې د ښځې نه جدا کړو نو بیا به ورته ویل چې تا قسم خوړلی دی او نه نږدې کېږي ورته دا ښځه پرېږده چې ځان له په بل ځای کې بل څه غم وکړي وایي نه دا خو زما په نکاح کې ده نو ښځه به په نکاح کې وه نو ښځه به بل طرف ته نه شوتلې او دا خاوند به ورته نږدې کېده نه وایي ولې ما قسم خوړلی دی نو قرآن راغی د دې مسلې حل یې راویست
مسلې حل دا راوستو چې کم سړی قسم وخوړ چې زه به خپلې ښځې ته نه نږدې کېږم او موده یې ورسره ذکر نه کړه زما دې په خدای قسم زه به خپلې بیبي ته نه نږدې کېږم دا یا یې ویل زما دې په خدای قسم زه به 4 میاشتې خپلې بیبي ته نه نږدې کېږم عام طور په هغه زمانه کې به 4 میاشتې قسم خوړو او یا یې د 4 میاشتو نه زیات ویل زما دې په خدای قسم زه به 1 کال نه نږدې کېږم بس دا سړی و د شریعت په سکنجه کې راغی ګوره ورته اوس 4 یو سړي موده نه ده ذکر کړې زما دې په خدای قسم زه به بیبي ته نه نږدې کېږم ګوره دا خبره یا مسله یاد وساتئ ګوره هسې نه چې چا قسم خوړلی او 4 میاشتو نه پې زیات تېر شوي ګوره طلاق ورته شوی بیا ښځې ته نو مسله باندې ځان پوهېږو نو که یو سړي دا ویل چې زما دې په خدای قسم د نن نه پس به زه ښځې ته نه نږدې کېږم نو 4 میاشتو کې دننه دې دی نږدې شي او د قسم کفاره دې ورکړي بس خبره ختم خو ګوره که د قسم وخوړ او 4 میاشتو پورې دی نږدې نه شو نو 4 میاشتې تېرېدل په 4 میاشتو کې 120 ورځې دي 120 ورځې که د قسم نه پس تېرې شوې او دی ورنږدې نه شو نو ښځه به دې په یو طلاق سره جدایي بیا به هغې پورې نه رانږدې کېږي څو پورې چې نکاح نه یې تازه کړي نو هغه نظام یې ختم کړو د عربو دغه لہذا چې چا به قسم وخوړ نو ښځه ساتي که نه ساتي نو که ښځه به یې ساتله نو په 4 میاشتو کې به دننه ورسره بیرته رجوع وکړه او قسم کفاره به یې ورکړه او چې د ښځې د نه ساتلو اراده به یې وه نو او په کلونو نه وه ناسته د 4 میاشتو نه پس به بس ښځه طلاقه شوه او بیا به پې عدت تېر شو بس ښځه به دې پردی شوه به دې بیا بل طرف ته لاړه نو دې وجې نه الله تعالی په دغه قسمونو کې دا نظام چې دی نو دا یې قایم کو نو اوس دغه آیتونو ترجمه راته کوم للذین یؤلون من نسائهم دا هغه کسانو دپاره یؤلون من نسائهم چې په قسم سره ځان جدا کړي من نسائهم د خپلو بیبیانو نه نو چا چې په قسم سره د خپلو بیبیانو نه ځان جدا کو نو په هغو باندې څه لازم دي تربص 4 اشهر انتظار د 4 میاشتو دی 4 میاشتې به دته موږ انتظار کوو د ځان د بیبي نه جدا کړی په قسم سره ورنه 4 میاشتې پس به دې بیا ښځه تلي نو فإن فاؤوا که د رجوع وکړه په دې موده کې دننه نو فإن الله غفور رحیم بېشک الله تعالی بخونکی او مهربانه دی وإن عزموا الطلاق او که 4 میاشتو کې د رجوع ونه کړه بلکې اراده د طلاق وه نو اراده د طلاق کړی چې 4 میاشتو کې ورنږدې نه شو نو معلومه دا شو چې ښځه جدا کول غواړي نو فإن الله سمیع علیم نو بېشک الله تعالی اورېدونکی دی د قسم لره علیم لغرضهم او د دې یعنی سمیع لإلائهم علیم لغرضهم یعنی د ایله لره قسم لره اورېدونکی دی او پوهه دی د په غرض باندې لہذا ښځه ته جدا شو و چې ښځه په ایله سره جدا شو اموته طلاق وی او که چا خپلې ښځې له په لفظ طلاق سره طلاق ورکو اموته طلاق وی اوس د دې طلاق نه پس په دې ښځه باندې یو زمانه راځي چې هغې زمانې ته وایي عدت هغه زمانې ته څه وایي دغه عدت په دوره باندې بیا هم ناست لہذا یو سړي قسم خوړلی او 4 میاشتو کې خپلې بیبي ته ورنږدې نه شو نو ښځه دې په یو طلاق سره جدا شو یا یې وله ورکو اوس په دې ښځه باندې چې دا کومه زمانه راله نو دې زمانه د عدت وایي او دا عدت چې دی دا به څومره تېری زنانه خاونې چې مړ شي نو همو ته موږ عدت وایو نو یاد ساته شو او دا زنانه په وفات کې عدت 4 میاشتې او 10 ورځې دی او بیا په درېمه بیماری راشي چې درېمه بیماری عدت پوره شو د دې ښځې خاوند خپل منځ کې تعلق ختم و چې دا ښځه په کم طرف ځي په هغه طرف باندې زنانه داسې چې هغې ته بیماري نه راځي نو د هغې د پټمه سپاره کې به 3 میاشتې تېروي نو 90 ورځې به تېروي نو کمې زنانه ده چې طلاق میلاو شو نو دا به د خاوند په نوم باندې عدت تېروي 100 میاشتې 3 یعنی 90 ورځې او 90 ورځو نه پس بیا دا ښځه چې ده نو دا څه شوه آزاده شوه نو دا د عدت قانون بیانوي والمطلقات او طلاق ورکړی شوي زنانه یتربصن بانفسهن یعنی په انتظار کې دي ساتي خپل ځانونه 3 قرو 3 حیضو پورې 3 بیماریانو پورې او دې زنانه له دا نه دي پکار ګوره چې دا خپل حمل پټ کړي کله کله حامله او دا حل نه وي ولې چې که حامله نو بیا خو په عدت اوږدېږي چېرته په 3 میاشتو کې ختمېدلی او که حامله نو بیا به 9 میاشتو ته انتظار کوي نو دې هغه د حمل هغه مسئلې پټه کړه ولې دا عدت دا خبره چې ده نو دې نه خو ښځې خبرې نور څوک خو دې نه خبر نو الله وایي زنانو ته دا حکم دی چې تاسو کله عدت شروع شو نو ستاسو عدت څومره په حیض او په بیمارو سره دی حسابېږي
نو لہذا که تاسو ته دغه بیماری نه راځي او حامله یې نو حمل مه پټه ښه صفا ووایه چې موږ حامله یو نو بیا څومره وخت ناست خاوند په نوم ناست بل ځای ته به نه ځي ولا يحل لهن حلال ندي زنانو د پاره ای یکتمن دا چې پټ کی هغه خلق الله فی ارحامهن چې پیدا کړی الله تعالی د دې پر رحمونو کې ان كن یؤمن بالله والیوم الاخر باندې په ورځ د آخرت بس چې کومې زنانه ته یو طلاق یا طلاق میلاو دی عدت هم پې تیر شو نو الله وایي دا ښځه په دې انتظار په دې ورځو کې ان علیهن بالمعروف او د دې ښځو لپاره هم حقوق دي په شان د هغه علیه ښځو باندې په معروف طریقه باندې د شریعت مطابق وللرجال علیهن درجه یو درجه حقوق دي نو داسې د ښځې په حقوق هم حقوق دي والله عزیز شک الله تعالی زور ساته که یو سړي بیرته دې ورسره یو ځای شي او د نکاح نه تړي عدت کې دننه بغیر د نکاح نه میلاوېدل خو کې دا گنجایش کې دننه بغیر خپلې بیبي له یو سړي نه په دریو باندې ښځه مکمېږي دنه په یو آینده لپاره بلکل چې دا ډېره د تپوسونو جوابات چې ګوره نرمې ویلې دا مسافر کسان ډېر ما ته رسې غلي شان وایي جیو یا کار یې کړی خو نه معلوم خاندان اولاد دی الله محفوظ ساتي خو بار نه په عدت کې دننه د لپاره حلاله ده او نه د عدت نه پس یا غله قار طلاقونه پسې میسارولی شي او که د خوښې راغی نو لهذا د دوو طلاقونه پس طلاق راکړه خوله چې ورته وایي ما طلاق راکړه څومره سونه چې مې د لکړې دا به نو په پیسو طلاق ورکوي نو دې ته خوله وایي نو د دغې هم گنجایش شته که ګناه چې دا کمې پیسې د دپاره جایز دي چې دومره ډېر اضافي ریتې نه لي کله کله کفن دی دوم به دی هله چې ژوند او زندګي الټه پیسې الې پیسې اخیستې سړي ته د طلاق خو ګوره یا څومره په ډوډۍ خرچه راغلې ده نو ول چې دي نو فلا دودونه نو فاولئک هم الظالمون بعد طلقه ثالثه د دریم طلاق نه پس هغه د دویم خاوند ولا بیا طلاق ورکو نو فلا یعلمون چې هغه پې پوهېږي خپه نشي زما له خولې نه دا لفظ یو ځل یا دوه ځل ختلی ما خپلې بیبي ته دا خبره وکړه خو ښځه چې کله حکم پوره به شکر دی خدای بچ کړي نو هغه وایي چې اوس زما چې ستاسو طلاق نه دی شوی نو الفاظ چې دي نو هغه ورته ادا کړي نو دا امساک بموسع او کله چې تاسو طلاق ورکوئ بیبیانو ته فبلغ بلکې نږدې شي نیټه د هغې یعنې بمعروف دا بیبیانې د ضرر لتعتدوا دې لپاره چې تاسو د حد نه تجاوز وکړئ ګوره ښځې سره د اول هم زیاتی وکړو دا طلاق د تیر شي چې باینه شي خاوند وکړي او چې کله عدت تېرېدو شو تا ورته بېرته رجوع وکړه اوس هم د ښځې سره صحیح نه ده سړی د دوباره خپلې بیبي ته رجوع چا چې دا کار وکړو ښځې له طلاق هم او ولا ځکه وایي الله په آیتونو کې ټول نبی علیه السلام یو نیکه که بیا ته ډېر ملت ته بوزیا بازار طلاق غواړو چې زه ته طلاق په ګپ کې دې ورته وي هم طلاق شو او دقه شان د دوو کسان ښځې ته اجنبي زنانه ته چا ویل زه ستاسو نه کوي چې یاره موږ ګپ لګاو مذاق هم کوو ادبي دې مافي خو چونکې مسله وه موږ په کراچۍ کې وو کې ښځه او خاوند په ډرامه کې خاوند به ښځې ته ویل تا ته طلاق حقیقت کې هم ښځه او خاوند نو دا یې ورته ویلي وو هغه پاټ یې ادا کړی و په هغې کې وله طلاق ورکړی و خو چې وروسته بیا مفتیانو نه تپوس کړی هغه لا طلاقه شوې ده واذکروا نعمت الله علیکم رایات کې نعمت د الله تعالی چې په تاسو دی وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت او هغه چې نازل کړی الله تعالی په تاسو باندې د کتاب او د حکمت نه نو یعظکم به نو نصیحت کوي تاسو ته الله تعالی په دې سره بما انزل الله سره واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا ان الله بكل شیء علیم خبردار بشک الله تعالی په هر څیز باندې علیم خبردار دی کله کله ښځې ته طلاق میلاو شي خو بیرته د خاوند سره د میلاوېدو گنجایش وي لیکن د خاندان خلک یې نه پرېږدي دقه شان واقع د ماقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه د خور سره وشوه دا یو صحابي دی د هغې خور له خپل خاوند طلاق ورکړو اوښي نو هغه طلاق یو یا دوو نو بیرته د میلاوېدو گنجایش و که نه
خو هغو په دوران عدت کې رجوع ونه کړه نو نکاح ختمه شوه خو بیا هم په نکاح سره بیرته د یو ځای کېدو گنجایش موجود نو بله ورځ هغه اوښی چې و د ماقل ابن یسار رضی الله عنه هغه پښیمانه شو و یاره روغ کور را باندې وران شو نو زه بیرته نکاح کول غواړم او د ماقل ابن یسار رضی الله عنه دا خور چې ده دام راضي وه وایي زما خاوند دی خیر دی که طلاق یې راکړو ګنجایش بیرته نکاح کوم نو ښځه خاوند خپل منځ کې راضي و لیکن لګوله نه زما خور له یو ځل طلاق ورکړی زه دې له بیرته اړو په نکاح کې ورکوم نو د داسې صحابو نه زارېږه چې هغو له مشوره څوک ورکوي الله ما آیت نازل شو ماقل ابن یسار ته الله تعالی ولا تعضلوهن ینکحن ازواجهن عمومي خطاب یې وکړو وایي تاسو خپلې لوڼه خویندې مه منع کوئ که دا خپل سابقه خاوند سره نکاح کول غواړي نو معلوم هلته به چې دې خاندان والا د خپل هلک ته ویل ته به دا جینۍ پرېږدې او دې جینۍ ته ویل ته به دې هلک نو جګړه مالي روانه ده خو د دې خاندان والا هغه خاندان له زوره ویل چې یاره چې کوم دی نو لکه دا ښځه او خاوند خپل منځ کې جدا شي او د دوی په مابین کې مونږ خوله وکړو او خاوند راځي ته پکې پرې او خاوند خپل منځ کې راضي دي نو قاضي غریب به څه وکړي دا خپل لوڼه جهونه دا چې نکاحونه خاوندانو سره ازواج د خپلو زړو خاوندانو سره که نکاح دي مینا و دپاره ډېره د پاکۍ ذریعه ده د بد پس اکثر دا او مور به د ماشوم له څو پورې شالو پورې حولین کاملین به د خپله مور رالګي د خپل هغه د دایي خرچه به په مور نه ویلي المولود له دا ته کې دیم د پلار مور باندې یا ورکوي پیدا هغه دي خو دا 2 کاله د روزي د شودو ورکوونکو زنانو د کنه ورانه ما تړلې وه هغه ښځې طرف ډېر غټ دغه مطالبه کوه و څه ټایم دې تړلې و مال ماسوتن مونځ نه پس پوه شو زه سړی ښه دی خبره کولی شي خو بهرحال دی که جج ته ور مخامخ شو د ماشوم او د زنانه په سر باندې ډېر زیات ننګ کوي کومه وایي ټول بیلونه مطابق لا وسعها او تکلیف کولی کېږي یو نفس ته الا وسعها مګر د هغې طاقت مو بولده ګوره نه به والدې له ضرر تکلیف ورکوي پلار له تکلیف ورکول څه دي چې مور ښه شوه څو ولې په کرایه څوک ونیسه نو دا پلار له ضرر ورکول دي نو نه به مور له ضرر ورکوي او نه به پلار له دا هر یو ځان له ظالمانه ده لا تضار والدة بولدها ضرر به نه ورکولی کېږي مور له بولدها پس لا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك کله یو ماشوم پلار فإن ارادا فصالا کدا مور او که تاسو دا غواړئ چې وإن اردتم کچری تاسو اراده کوئ ان تسترضعوا اولادکم دا چې تاسو پی ورکوونکې زنانه ونیسئ د خپل اولاد دپاره نو فلا جناح علیکم نه هېڅ ګناه نشته په تاسو باندې خو کله اذا سلمتم ما آتیتم کله چې تاسو حواله کوئ هغه آتیتم په معنی د سمیتم دی یعنی تاسو ولا دایي نیوی شئ خو په شرط د دې چې حواله کوئ دایي ته هغه روپۍ آتیتم بالمعروف چې مقرر کړي تاسو بالمعروف یعنی اجرت مثلی چې کم په معاشره کې کومه تنخواه ده هغه به وله ورکوئ کومه مزدوري ده واتقوا الله ویرېږئ د الله نه واعلموا پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر چې بېشک الله تعالی په هغه چې تاسو کوم عملونه کوئ لیدونکی دی دا صورت خو ما تاسو ته ویلي چې هغه احکامات دي په دې کې په دې اخیره حصه کې چې کوم د مسلمانانو د ژوند سره تعلق لري نو دا نمبر خو پکې زمانه وسه پورې هېر شوي وي خو بهرحال اوس دا 30 نمبر حکم روان دی دا د پرون نه چې موږ د لیس البر شروع کړی دی نو موږ ګوره 29 احکامات ویل خو په مختلفو طریقو باندې نو زه اکثر پکې ویم حکم نمبر پلان کې خو زمانه پکې راته ښکاري دا قصې ډېرې شوي دا رانه پکې هېر شوي دي دا حکم چې دی دا 30 نمبر دی نو 29 احکامات مونږ ویل دا 30 نمبر حکم دی واغه دا دی چې د کمې ښځې خاوند وفات شي نو که دا حامله ده نو بیا خو چې حمل پیدا شي نو بس بیا عدت پوره شو که نه او چې حامله نو به 4 میاشتې او 10 ورځې دا چا ویلي دا دې آیت ویلي ګوره والذین
هغه خاوندان یتوفون منکم چې وفات شي په تاسو کې ویذرون ازواجا او پریدي بیبیانې نو یتربصن بانفسهن نو دا بیبیانې د انتظار کې ساتي خپل ځانونه 14 اشهر و عشره یعنی 4 میاشتې ولس ورځې فاذا بلغنا اجلهن و چې د کمی خزي 4 میاشتې ولس ورځې عدت پوره شو دم متنګوي کونډه ده پرېږده که ځان له چېرته نکاح کول غواړي او وایي چې زه ځان له بل خاوند کول غواړم نو پابندي پې مه لګوئ پرېږده چې خپل ژوند آباد کړي فاذا بلغنا اجلهن کله چې پوره شي نیټه د دوی نو فلا جناح علیکم نو هېڅ ګناه نشته په تاسو باندې فیما په هغه کې فعلنا فی انفسهن چې کوي دا زنانه د ځان په باره کې بالمعروف د شریعت مطابق والله بما تعملون خبیر الله په هغه چې تاسو کوم عملونه کوئ خبردار دی یو قانون دا واورئ چې دغه 30 او 31 نمبر حکم او 32 نمبر حکم دا چې په دوران عدت کې چې د یوې ښځې خاوند مړلی او یا دا طلاق کې ده او دا په عدت کې ده د طلاق نه پس نو په دوران عدت کې دې سره نکاح کول یا د نکاح سره قطعي خبره کول دا ګناه ده دا به نه کړي او که په دې ورځو کې ورسره چا په عدت په دوران کې چا د ښځې سره نکاح وکړه دا نکاح فاسد ده حرامه ده دا زنا ده او ماته لکه د یو سړي په عدت کې ده او ته ورسره نکاح کې نو نه به ورسره نکاح کې او نه به ورسره کلکه خبره د نکاح کې ها البته یوه خبره ده اشارتن ورته خبر اورولی شي لکه اوس مثلا یو زنانه په عدت کې ده نو نکاح به مو سره نه کې او د نکاح به ورسره صراحتا وعدم نه کې ولکن لا تواعدوهن سرا په پټه پټه به ورسره وعده هم نه کې چې ستا عدت څنګه پوره شي نو موږ به تا پلانکي له په نکاح کې یالو یا به رسه پلانکۍ نکاح کوي دا خبرې به مو ورته نه کې نو نه به ورسره نکاح کوي نه به ورته د نکاح خبرې صراحتا وي ها اشاره ورته کولی شي اشارتن څه لکه مطلب الله تعالی دې ستا کور هم آباد لري او خدای دې ستا هم عدت پوره شي نو خدای دې ستا کور آباد کړي او داسې زمونږ هغه زوی دی هغې له هم دعا کوو چې الله د هغې کور هم آباد کړي نو به پوه شي چې لکه هغه کور زما په ذریعه باندې آبادول غواړي نو دا عرستم دقې ته وایي تاریز په عربۍ کې تاریز دا قرآن چې بیانګی دې ته وایي اشارتن یې پوهه که چې یاره زمونږ اراده ده چې تا مونږ خپل زوی له والو یا د خپل چې کوم دی نو وراره راوالو خو صراحتا ورته مه وایه په دوران عدت کې دا نکاحونه حرام دي ولا جناح علیکم هېڅ ګناه نشته په تاسو باندې فیما په هغه کې عرستم به چې اشارې کوئ تاسو په هغې سره من خدمت النساء د غوښتنې د زنانه نه خدمه په اصل کې کوژدن ته وایي یعنی د زنانه غوښتنه او د زنانه کوژدن که تاسو په اشاره کوئ نو بیا پکې ګناه نشته او اکننتم فی انفسکم یا ورته اشاره هم نه کوئ خو په زړه کې ورته ساتلې ده چې دا عدت پوره شي نو دا به زه مطلب په نکاح کې پلان کې لالم او اکننتم فی انفسکم یا تاسو پټوئ په خپلو ځانونو کې په خپلو نفسونو کې زړونو کې علم الله انکم نو پوهه دی الله تعالی په دې خبره باندې که تاسو ډېر هم پټ وساتئ انکم ستذکرونه نظر ده چې تاسو به تذکره کوئ تاسو به یادوئ د زنانو ته دا خبره ولکن لا تواعدوهن سرا لیکن وعدې مه کوئ د دې زنانو سره سرا په پټه باندې یعنی نکاحونه مه کوئ الا ان تقولوا قولا معروفه نو په پټه ورسره نکاح مه کوئ الا ان تقولوا قولا معروفه مګر وایې وینا ښه وینا ورته کوئ اشاره وله ورکوئ ولا تعزموا عقدة النکاح او اراده د عقد نکاح مه کوئ حتی یبلغ الکتاب اجله تر دې چې دا عدت ورسي خپلې نیټې ته واعلموا پوه شئ ان الله یعلم ما فی انفسکم چې بېشک الله تعالی ته علم دی د هغه چې ستاسو په زړونو کې دي فاحذروا نو د الله نه ویرېږئ واعلموا پوه شئ ان الله غفور حلیم چې بېشک الله تعالی بخونکی دی حلیم صبرناک دی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء اوس چې کومې زنانه ته طلاق میلاو شي نو د دې د مهر به څه مسئله نو څلور صورته دي دې دوه آیتونو دوه صورته ذکر کړي دوی نه دي ذکر کړي یاره ته زه ویم ګوره کمې زنانه مهر مقرر شو په نکاح تړلو په ټایم کې چې د دې زنانه مهر به یې 4 تولې ټیک شو او بیا نکاح م وشو رخصتي م وشو ښځه او خاوند میلاو هم شو او یا رخصتي نه ده شوې خو خاوند مړ شو نو په رخصتۍ باندې او د خاوند په مړ کېدو باندې دې زنانه ته به حق پوره مهر میلاویږي 4 تولې 4 تولې به ورته پوره میله ښځه او خاوند خپل منځ کې میلاو شو او بیا وروستو طلاق میلاو شو نو څومره مهر به ورته میلاویږي د مهر مسمه وي پوره مهر او که ښځه او خاوند میلاو شوي نه دي او منځ کې طلاق وشو کله کله داسې وي کوژدن او ښځه او خاوند یو بل ورغې طلاق یې ورکړو نو دلته چې کوم مهر مقرر شوی د هغې نیم به بیا هم ورکړې ښځې له نو مهر مقرر شوی دی 100 تولې 4 مثال کې طور پر
او طلاق وشو د رخصتۍ نه پس نو بیا به ته څومره مهر میلاویږي ټول او مهر مقرر شوی دی 4 او رخصتی نه ده شوی او طلاق وشو نو بیا به ته نیم میلاویږي فنصف ما فرضتم نو بیا به ته طلاق دې ورکو ښځې مخ دې لیدلی هم نه دی خو بیا به مو ته 2 تولې مهر حواله کې دا شرعي حکم دی ولې چې مهر مقرر شوی او که مهر نه دی مقرر او ښځې او خاوند په مابین کې رخصتي وشوه نو بیا به څومره مهر ورکوي مهر خو هلته مقرر نه وي زه چې مړه چې څه وه به ګورو بیا وروسته خلک اکثر داسې مقرر یې نه کړي نو بیا به مهر مثل مهر مثل دې ته وایي د کمې زنانه سره چې نکاح وشوه د دې زنانه چې نورې په خاندان کې کمې همزولې جینکۍ دي د هغو څومره مهر دی نو هغه مهر به دې جینۍ ته میلاویږي نو لهذا چې د کمې زنانه مهر نو مقرر او رخصتي وشوه نو څه به مهر مثل او چې د کمې زنانه مهر نه دی مقرر او د رخصتۍ نه مخکې ورته طلاق میلاو شو نو دې ته به نه پوره مهر میلاویږي نه به ورته نیم میلاویږي نه به ورته مهر مثل میلاویږي دې ته به متعه میلاویږي متعه جوړی ته وایي بس یوه جوړه وله ورکوي چې پای کې یوه جوړی یوه لوپټۍ او یو غټ څادري بس دا به وله ورکوي نو دا 4 اقسام شو بیرته یې ته خلاصویم چې مهر مقرر او رخصتي وشي او وروستو طلاق وشي نو پوره مهر او که مهر مقرر او د رخصتۍ نه مخکې طلاق وشي نیم مهر او که مهر نه دی مقرر او رخصتي وشي وروسته طلاق ورکو نو مهر مثل او که مهر نه دی مقرر او د رخصتۍ نه مخکې طلاق ورکو نو بیا متعه د جوړه ده متعه عایشه بیبي وایي چې متعه څه ته وایي وایي درع وخمار وملحفه دا یو جوړې ته وایي نری لوپټۍ ته وایي او غټ څادر ته وایي عایشه بیبي وایي د قرآن مفسره ده که نه هغوی د متعې نه دقه مراد دی نو دې آیت کې دا 2 صورتونه ذکر کوي لا جناح علیکم هیڅ ګناه نشته په تاسو باندې ان طلقتم النساء کچری تاسو طلاق ورکوئ زنانو ته ما هغه زنانو ته لم تمسوهن چې لا تاسو لاس نه لګولی دې زنانو ته او تفرضوا لهن فریضا او نه مقرر کړی تاسو د دوی دپاره فریضة څه مقررول نو ګوره نم ورته لاس لګولی نم وله مهر مقرر کړی دی نو څه وله ورکه متعوهن متعه وله ورکه جوړه وله ورکه او دا جوړه به څومره قیمتي وای په غریب خاوند باندې داغه د وس مطابق او په مالدار خاوند باندې داغه د وس مطابق نو که مالدار خاوند دی نو دا جوړه دی ول ډیره قیمتي والی او که غریب خاوند دی نو علی الموسع او په وسعت او په پراخی والا خاوند باندې قدره داغه به قدر ده وعلى المقتر او په تنگ دست او په غریب باندې قدره داغه د وس مطابق ده متاع بالمعروف دا نفذ د دستور او د شریعت مطابق حقا علی المحسنین او دا حق د مستحب د په نیکانو خلکو باندې وان طلقتموهن او کچری تاسو طلاق ورکو دوی ته مخکې د دین ان تمسوهن دا چې تاسو وته لاس لګولای وس لاسم وته نه لګولای خو لیکن یو کا او طلاق ورکو خو یو کار دی چې وقت فرضتم لهن فریضه او مقرر کړی تاسو مهر د دوی لپاره فریضه مقرر کړی شوی نو فنصف ما فرضتم نو نیم به هغه چې کم تاسو مقرر کړی نو بیا به نیم ورکوي نیم ورکوي الا یعفون نو که دا ښځه د نیم مهر مستحق ده مګر الا ایافون مګر ښځه ماپ کوي ماله نیم هم مرا کوي خو چې تاسو نه خلاص شو مطلب دا چې نکاح شوی وه او رخصتي نه وه شوې غویمې پکې شروع شو هغې وله طلاق ورکړو نو ښځه له څومره مهر مستحق ده د نیم مهر الا ایافون مګر که دا ښځه دا نیم مهر هم پرېږدي یوه او یا خدای دا خاوند ناتکړه کړي او یعفو الذي یا دا خاوند وله د نیم په ځای باندې پوره ورکړي وایي زه مړه مطلب دا چې ستا خو 2 تولې کې د 4 والا خو بس څه وکړو نکاح برقرار پاتې نشو ختم شوه نو دا دواړه جایز دي نو که ښځه دا نیم هم ماپ کوي هم کولی شي او که د خاوند د نیمې په ځای پوره ورکوي هم ورکولی شي دا د دوی خپله خوښه ده الا ان یعفون مګر دا که ښځې معاف کي او یعفو الذي یا پوره ادا کي هغه سړی یعنې خاوند بیده عقدة النکاح د چا په قبضه کې چې د عقد نکاح ده خو وان تعفو اوس ښځې که معاف کي دا هم اجازت دی که خاوند پوره ورکي دا هم اجازت دی خو الله کومه خبره ډېره خوښه که تاسو پوره تقوا ته ډېر په ځای چې ښځې راته پرېږدي هغه نیم هم وایي د هغې نه ډېره بهتره او تقوا ته نږدې دا کار تعفو دا چې تاسو پوره ورکئ اقرب للتقوا نو دا خبره ډېره نږدې ده تقوا ته ولا تنسوا الفضل بینکم او مه هېروئ دا ورور ولي په خپل مابین کې دا فضل ان الله بما تعملون بصیر بشک الله تعالی په هغه چې تاسو کوم عملونه کوئ بصیر لیدونکی دی ګوره د نکاح په مسله یعنې همیشګري کوئ په منځونو باندې وکئ خو ویې کوئ پیدلې وکئ خو ویې کوئ امنتم کله چې تاسو په امن کې شوي یاره ختم شي نو فتمات نو راغلي نو خرچې وصیت وکړي د خپلې بیبي دپاره چې بیا خو وروستو مهر مقرر شو که نه دا آیت منسوخ دی
مطلب دا چې مهر نه میراث. اوس خو د ښځې خپل معلوم حق دی چې خاون یې مړ شو که خاون ویلي که نه ویلي دې ته به خپله حصه میلاویږي. مطلب که اولاد یې شته یو ښځې ته به 8 حصه میلاویږي، او که اولاد یې نشته نو ښځې ته به د خاون په مال کې 4 میلاویږي. نو مال به 4 حصې کې 4 به دې له ورکړي، 3 بیا په نورو کسانو تقسیمیږي. خو په هغه وخت کې چونکې د ښځې متعین حصه نه وه نو دې وجې نه وویل چې کم خاوندان وفات کیږي مرګ ته نږدې دي نو دوی د وصیت وکړي، او خصوصا د خپلې بیبي دپاره د وصیت وکړي. څومره وایي دومره پیسو وصیت دې وکړي چې د هغې پې ګزاره وشي 1 کال. والذین یتوفون منکم، هغه خاوندان چې وفات کیږي په تاسو کې، ویذرون ازواجا، او پرېږدي بیبیانې، وصیتا لازواجهم، نو وصیت دی وکړي، وصیت کول د خپلو بیبیانو دپاره، متاعا الی الحول، یعنی وصیت یعنی نفع الی الحول تر 1 کال پورې، غیر اخراج، بغیر د هغې د ویستلونه، چې 1 کال به دا د خاوند په کور کې اوسیږي او تاسو به یې نه وباسئ. ها که ښځه بیا په خپله وځي نو بیا په تاسو څه ګناه نشته. فإن خرجنا، که د عدت نه پس دا ښځه په خپله وځي نو فلا جناح علیکم، نو هېڅ ګناه نشته په تاسو باندې په هغه باره کې فعلنا فی انفسهن چې کوي دا ښځې د ځان په باره کې معروف د شریعت مطابق. والله عزیز حکیم، الله زورور باچا دی، حکیم حکمت والا دی. او هر مطلقې له که هغې ته نیم مهر میلاو شي پوره میلاو شي، نو هغې ته خو بیخي مهر نه میلاویږي نو جوړه ورکول وله واجب دی، او د بقایو له متع ورکول دا مستحب دی، جوړه ورکول مستحب دی. وللمطلقات، او طلاق ورکړی شو زنانو ته، متاع بالمعروف، یعنی نفع ورکول لی، جوړه ورکول لی د شریعت مطابق، حقا علی المتقین، دا لایق دی د متقیانو د شان سره. کذلک یبین الله لکم آیاته، همدارنګې بیانوي الله تعالی تاسو ته خپل آیاتونه، لعلکم تعقلون، دې لپاره چې تاسو عقل ولرئ. بس دا لږ زیره دا ویم بس بیا. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت، د مسلمانانو سره چې کوم احکام تعلق لري په هغه احکاماتو کې تاسو یو حکم د قصاص واورېدو، تاسو د وصیت واورېدو، بل حکم تاسو د روجې واورېدو، بل حکم تاسو د دعا واورېدو، بل هم د اعتکاف واورېدو، بل هم د حلال او د حرام مال واورېدو، شاته نه را روان یم، د میاشتو مو واورېدو، د جهاد مو واورېدو، د حج، د عمرې، دغه شان د انفاق فی سبیل الله، او دغه شان د اشهر حرم، دا نننی چې مونږ کوم ویل، د مشرکانو سره د زنانو، د قسمونو، د کفارو، د طلاق، د رضاعت، د عدت، دا ټول مسائل مونږ واورېدو. د ژوند سره تعلق لري هغې کې اهمه مسله د جهاد. اوس دې ځای نه مخکې د جهاد او د جهاد دپاره د الله په لار کې پیسې ورکول د هغې تمهید دلته ږدي. نو د زیاتو خلکو دا خیالي چې که مونږ جهاد له لاړ شو نو مونږ مړه شو، نو د هغې دپاره الله چې ګوره او دغه شان د الله تلو کې مرګ نشته. ځکه وایي د هغې یو قصه واورئ، یو قوم وهم الوف، زرګاو کسانو، په زرګاو کسانو، وایي تقریبا روایت کې راځي علاقې زمونږ د زرونه زیاته ده، بهرحال خو دومره خلکو په دې یو وبا راله، نو هغه کس په یو ځای مړه شو، هغه ځای نه او ایسته پرېښود. تاسو موږ ته را ژوندي کړل چې یو ژوندی کېږي یو، نو سزا خبره دا ده چې د ټولې دنیا لهم الله موتو، نو دوی ته په کلي کې نه کوي. لهذا د تمهید قتال نه پس وسترغیب په دې باندې دی چې څوک د الله په لار په دو چندو زیاتو سره. والله یقبل، یو پیغمبرو قبضه کړې وه، راغی د خپل پیغمبر ته ویل حضرت شمویل علیه السلام کورون نه ویستي، نو ته زمونږ دپاره یو امیر، او دا مالداري ورسره نشته، اسباب ورسره نشته، د ده څه خو داسې قسمه څیزونه نشته کړی. نښه دا وه چې په دې دیو ته به چا شکست نشو ورکولی، خو په دغه موقع باندې د عمالقه قوم دا صندوق د دیو نه تختولی، نو دیو کې د جنگ همت هم نه و، هغه د برکت څیز هم نه. نو دې بني اسرائیلو د خپل پیغمبر ته ویل شمویل علیه السلام ته چې موږ به د طالوت مشري اله ومنو چې موږ ته خدایي څه نښه ښکاره شي. نو هغې ویل کومه نښه؟ ویل نښه دا ده، پیغمبر ورته ووي چې دا د الله د طرفه دی، او دا خلک د ټولو نه زیات چې کم دی نو لکه خپل صندوق ته خوشحالېده چې موږ ته بیرته میلاو شي. وایي ګوره سبا به تاسو ته خپل صندوق میلاو شي. د هغه صندوق او د هغه تابوت د کافرانو نه خو دوی په زور اخیستی نه شو، نو د هغې دپاره داسې طریقه وشوه چې په هغو کې څه وبا ګډه شوه.
چې وبا ګډه شوه وجه نه و معلوم، یو نه به تپوس کو بل نه به تپوس کو چېرې دا وبا په موږ کې ولې خوره شوه. نو چا ورته ویل د دې وبا وجه چې ده نو دا صندوق دی، دا تاسو د دغه بني اسرائیلو نه راوړی دا ورته واپس کوئ. نو یو گاډی شانچو د غویانو گاډی هغې جوړ کو، په هغې کې دا تابوت کېښودو او غویان یې راوشړل. هغه غویان چې دی نو هغې را منډې والې او د بني اسرائیلو په آبادۍ باندې را دننه شو. هغه صندوق الله تعالی بیرته بني اسرائیلو له ورکو. نو بني اسرائیلو د طالوت په مشرۍ باندې بیا څه وکړو، د طالوت په مشرۍ اعتماد وکړو او د هغه په سربراهۍ کې د عمالقه قوم خلاف جنگ له روان شو. یو ورته اطمینان میلاو شو چې واقعي طالوت زموږ مشر دی، او بل ورته تابوت میلاو شو. په دې تابوت کې سکینة من ربکم، دې کې به ډېر اطمینان و چې دیو سره تابوت راغی نو دیو ته اطمینان میلاو شو چې اوس به موږ ته فتح میلاویږي. نو لہذا دا چې کوم دی نو دا واقعا به طور تاکید قتال ذکر کوي. دا به زه سزې پورې ترجمه وکړم، نور به خیر دی بیا ووایو. الم تر الى الملأ من بني اسرائیل، آیا ته نه ګورې سردارانو ته د بني اسرائیلو من بعد موسی، چې دا په کومه زمانه کې د موسی علیه السلام د زمانې نه پس، کله چې دی بني اسرائیل ویل اذ قالو، کله چې دی ویل لنبي خپل نبي ته لنبي لهم چې هغه نبي د دوی ابعث لنا ملکا، مقرر که زموږ دپاره یو فوجي سربراه، نقاتل فی سبیل الله چې موږ قتال وکړو د الله په لاره کې. نو قاله پیغمبر ورته ویل ګوره مه کوئ، په ما به مشر مقرر کړي بیا به ګوره جهاد له نه ځئ. هل عصیتم یعنی نږدې ده ان کتب علیکم القتال، کچېرې فرض کړی شي په تاسو باندې قتال، الله تقاتلو دا چې تاسو به قتال ونه کوئ. نو قالو دوی ویل وما لنا او څه شوي په موږ باندې الله نقاتل فی سبیل الله، دا چې موږ به قتال نه کوو د الله په لاره کې. وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حال داره چې موږ ایستلی شوي د خپلو کورونو نه او د خپلو زامنو نه جدا کړی شوي. فلما کتب علیهم القتال، کله چې فرض کړی شو په دوی باندې قتال، نو تولوا، نو دوی مخ وګرځاو، الا قلیلا منهم، مگر ډېرو لږو خلکو د دوی نه. والله علیم بالظالمین، الله خبردار دی د ظالمانو نه. وقال لهم نبیهم، چې دی ویل موږ له فوجي سربراه مقرر که امیر، نو نبی ورته ویل ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، بېشک الله تعالی مقرر کړی په تاسو باندې طالوت ملکا مشر. دی ویل انا یکون له الملک، سرنګ کېدی شي د ده دپاره باچاهت او مشري په موږ باندې. ونحن احق بالملک منه، او موږ زیات حقدار یو د مشرۍ او د باچاهت د ده نه. ولم یؤت ساعة من المال، او حال داره چې نه دی ورکړی شوی ده ته پراخي د مال. نو قال پیغمبر ورته ویل چې پراخۍ د مال ته مه ګورئ، ان الله اصطفاه، بېشک الله تعالی غوره کړی دی دا طالوت په تاسو باندې. وزاده بسطة فی العلم والجسم، او زیاتوالی ورکړی ده لره بسطة فی العلم، یعنی په پراخوالي د علم کې، والجسم په پراخوالي د جسم کې. مطلب دا چې دا طالوت چې دا د جسم او د علم په لحاظ سره مضبوط، نو مطلب دا چې ظاهري حلیه هم د مشر وه. نو مطلب دا چې د مشر هم داسې ظاهري شکل و صورت برابرېدل پکار دی. او یا د جسم نه مراد همت دی چې همت پکې ډېر و. والله یؤتی ملکه من یشاء، الله ورکوي باچاهت او مشري چاته چې وغواړي. والله واسع علیم، الله پراخه مغفرت والا دی، علم والا دی. وقال لهم نبیهم، ویل دوی ته دیو نبی ان آیت ملکه، بېشکه نښه د مشرۍ دا ده ان یأتیکم التابوت، دا چې را بشي تاسو ته تابوت، هغه صندوق فیه سکینة من ربکم، چې په هغې کې اطمینان دی ستاسو د رب د طرف نه. نو د طالوت د مشرۍ علامت دا چې تاسو له به تابوت راشي، نو په هغې کې اطمینان هم دی. وبقیة، او ما بقیه څیزونه دي د هغه ترکه آل موسی و آل هارون، چې پرېښی دی موسی علیه السلام قوم او د هارون علیه السلام قوم. تحمله الملائکه، او دا صندوق به اوچت کړی پرشتو. نو راوړی خو هغه غویانو، خو هغه غویان د چا په رهبرۍ کې را روانو؟ د پرشتو. ان فی ذلک لآیة لکم، نو بېشکه په دې کې خامخا نښه ده ستاسو دپاره. ان کنتم مؤمنین، که چېرې تاسو مؤمنان یئ. دې ځای پورې کړو، نور سبا وایو. سبحانک اللهم وبحمدک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. صلی الله تعالی